أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هدى للمتقين د تقوا چې کوم مراتب هغه هوتا واورید صحابه کرام بعد تقوا په باره کې د یو بل نه تپوس کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب نه تپوس کړو چې تقوا څه ته وایي تقوا اختیارول ډیر ضروری کار دی او ډیر اهم کار دی او ډیر لوی اهم صفت دی نو صحابه وبد یو بل نه علم حاصلو نو د ابی ابن کعب نه تپوس کو چې تقوا څه ته وایي نو فقال حضرت ابی ابن کعب ورته فرمایل چې هل سلکت طریقا ذا شوک ته په داسې لارې باندې په داسې لارې چرته تللی چې په هغې کې ازغي خوا وشا دا د ازغو نه ډکه لاره یو ته په داسې لاره باندې تللی چرته نو هغه وی نعم او زه پې تلی یم نو قال فما فعلت فيه نو بیا د څه چل کوو ازغي خو د سړي دا جامې رانیسي او په خپو کې مزغي ځي او چې جامې د نه راونیسي او جامې ته خلاصی د یو ازغي نه ځان خلاصی نو بل ازغی به دې رانیسي او چې د بل نه ځان خلاصی نو بل به دې رانیسي نو بیا خو سړی تلی نشي نو تا څه چل وکړو چې ته روان شې په دغه لاره تله خو ګران نو قال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چې تشمرت وحذرت بڑے میں راخ کلی پینسے میں راوچتے کړي او ځان میں بچکاو نو بڑے میں راوچتے کړي او ځان میں بچکاو نو قال فذاك التقوى و تقوا هم دغه ته وي ته په دې پوهېږي چې دا ازغي زما لار کوټه کوي او ما ته تکلیف را کوي نو ازغو سره الجاویږم نه کم شی چې زما منزل په لاره کې رکاوټ جوړېږي نو هغې سره نه الجاویږم اخو ما را ټینګوي خو ځان ترې را بچ کوم کوشش کوم چې ده سره مې جامې ونه لګي نو څنګه چې سړی د ازغو نه ځان بچ کوي داسې د ګناه نه ځان بچ کوي داسې د هر هغه شي نه ځان بچ کوي چې هغه د جنت د تلو لار په سړي باندې کوټه کوي او که سړی وایي چې خیر دی که ازغی لاړ نو بیا به یې وباسمه او که ازغی په جامو کې لاړ نو خیر دی دا به د ځان به تېرا نو چې دا یو ازغی جامو کې لاړ شي چې ته هغه کوې چې ګورې بل به د اوړي کې دا بعضې داسې بري غونته کې څیزونه یې داسې پته نشته چې هغې ته څه نوم وایي په پښتو کې ما له نوم نه راځي خو داسې دانې غونته کوي او ټول داسې خو چې کښېنې په جامو پورې به د هغه نښتی هغه شی او یو نه یې هغه به نو چې ته بیا یو ګورې بیا دې خوا چې ګورې نور به پورې نښتي بیا چې دې خوا ګورې نور به نښتي نه بیا به هم د دغه شی نو
دا یو بنیادی خبره ده چې ازغي چې دي د هغې سره الجاوېږه مه، کوشش کوه چې دې نه ځان بچ کړي، ځکه دی ستا لار کوټه کوي، بیا ته منزل ته نه رسې. که ته وایې چې په خپه کې مې ازغی لاړ نو ازغه به وباسم، نو ته چې ازغی وباسې نو قافله به د نه تلي. رفتم که خار از پاکشم محمل نها شد از نظر، یک لحظه غافل بودمو 100 سال را هم دور شد. په قافله کې روان وم او په خپه کې مې ازغی لاړ، نو قافلې سره خو جزې خو ازغي به زغمې، کله به په خپو تڼاکې راخېږي، ته به یې ورګه چې دا تڼاکه وچوم نو بیا به هلې ځم، نو بیا خو به یوازې بیا خو به ونه رسې، بیا به دنه قافله لاړه شي. نو رفتم که خار از پاکشم، طرف ته شومه چې د خپې نه ازغی وباسم، او محمل نها شد از نظر. هلته چې زه په کومه اوښه سور وم، په کجاوه کې ناست وم، هغه مې د نظر نه ورکه شو، ما په ازغي باندې شومه او هغه کجاوه د نظر نه غایبه شو. نو یک لحظه غافل بودمو 100 سال را هم دور شو. یو ساعت غفلت کې تیر شو، 100 کاله مې لار لرې شو. اوس ګرځم نه قافله معلومیږي او نه منزل معلومیږي، صحرا ده، لارم نه معلومیږي، قافله م نه معلومیږي، کجاوه م لاړه، منزل ته م نه رسېدم او ډغرې خورم. نو تقوا دې ته وایي، ښه تقوا ازغو سره مه الجاوېږه او خپله لار وهه. دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقوا د اهمیت نه بعد د تقوا چې کوم اهمیت بیانوي. د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت ده په نسائی او په ابن ماجه کې عن النبي صلی الله علیه وسلم انه كان يقول، نبی علیہ السلام بدا سے فرمائل چې مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خیرا له من زوجة صالحة. مومن د ټولو نه اولنی کار خو د مومن د پاره تقوا ده، او د تقوا نه بعد چې دته څه ملاویږي نو پای کې د ټولو نه بهترین شی دی زوجة صالحة، د ژوند ښه ملګری ښه بیبي. او هغه زوجه صالحه ښه ښځه څوک ده؟ ان امرها اطاعته، کده ورته حکم وکړي نو هغه خبره ومني او د زړه نه ومني. اطاعت طاع د زړه نه منلو ته. او وان نظر الیها اسرته، او که ورته وګوري نو هغه دی خوشحاله کي، چې دی ورته وګوري نو هغه م ورته په داسې انداز کې وګوري چې په هغه کتو یې دی خوشحاله شي. او یا دا چې هغه کارونه کوي هغه اندازي د ناستې پاستې چې هغه د ده خوښي. وان اقسم علیها ابرته، او که دا سړی په خپله ښځه قسم وخوري نو دا ښځه په قسم کې دی بری کي. د سړي ته بار بار څوک ووایي چې یاره ستاسو په کور کې فلانکی چل، دی وایي زما د په خدای قسم یې زمونږ په کور کې دا کار نه، زما کور والا دا نه کوي، داسې خبرې نه کوي. نو هغه ابرته، یعنی دا د ده په معیار باندې برابر ای، د ده په مزاج باندې برابر ای، د ده په خوی برابر ای. اقسم علیها ابرته، او دې ښځې سره د خپل خاوند دومره خیالي، نو که دا خاوند قسم وخوري نو دا ښځې بیا دا کوشش چې دی په دې قسم کې حانس نشي چرته، دا خو زما په سر باندې قسم خوړلی دی، اوس دا خبره به زه هر څه چې کېږي خو زه به دا خبره داسې کوم او داسې به یې پوره کوم چې دی دروغجن نشي. او وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله، او که دا سړی د کور نه غیر حاضري نو دا ښځه د دې خاوند نصیحت او خیرخواهي کوي فی نفسها، د خپل ځان په باره کې، او ماله، او د خاوند د مال په باره کې. دا دوه د دې سره امانتونه دي، خپل ځان او د خاوند مال. نو د دې دواړو حفاظت کوي چې دی موجود وي او که دی غایب وي، او چې دی غایب وي نو دته دا اطمینان چې د دې دواړو خبرو به دا حفاظت کوي. نو دا د تقوا نه بعد. او که دا هر څه وي خو چې تقوا نه وي نو بیا ژوند نشو. دا د تقوا نه بعد.
ځکه د تقوا په نتیجه کې خو به ستا آخرت جوړي او دا خو د دنیا معاملات. نو چې ایمان می او تقوا می او داسې کور می نو بس بیا د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالی دته ملاو شو. نو دا دی تقوا. هدى للمتقین، هدایت دی د متقیانو دپاره. ته دا هم ویلی شي چې د متقی معنا دا ده چې د چا په زړه کې انابت الی الله، انابت الی الله. ځکه چې قرآن بل ځای کې وایي الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله تعالی د خپل لارې توفیق هغه چاله ورکوي چې د چا په زړه کې انابت، توجه الی الله، طلبي، غوښتنی، تړپي، غواړي چې ما دې لار بیا مونته. که بل څوک یې وله غواړي نو د هغه ضروري نه ده چې دی به یې خامخا لار بیا مو، او چې دی په خپله ځان له غواړي نو بیا به لار بیا مو. اوس که د بل چا په غوښتو کې دی خو د ابوطالب دپاره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته که نه، نو ابوطالب ته توفیق میلاو نه شو ځکه چې هغه وایي زه نه غواړم، هغه نه غوښته. او چې چا په خپله غوښتو نو هغه ته میلاو شو. همدغه خبره په سوره عبس کې شوې ده، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. نو هلته ورته وایي که اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، او اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. چې څوک غواړي نو هغه ته وایه، څوک نه غواړي نو هغه ته مه وایه، دا پروا مه ساته. که هغه اډو پاک نشي نو څه چل به وشي؟ وما عليك الا يزكى. که دی ونه مني نو په تا به یې څه بوجي یا تا ته به څه نقصان. که وی مني نو ده ته به فایده وي، خو که وی نه مني نو تا ته څه نقصان نشته، نقصان یې هغه ته دی. نو دا هدى للمتقین. نو اولنی شرط د قرآن نه د هدایت د اغستو دپاره دا انابت شو. یا دا شو چې پرون د ما کوم ویلیو چې د ثواب او د ګناه په منځ کې به فرق پیژني، څه تمیز به کوي، څه صاحب تمیز به وي، یا به الفاظ دیگر څه بنیادی انسانیت به پکې، څه بنیادی انسانی اخلاق او انسانی اوصاف به پکې. نو دایش ځان به بچ کول غواړي، ځان بچ کول نه غواړي نو ته به ورپسې ټول عمر پوړي پر خپو کې اچوې چې شابه زه دې اوس را بچ کومه. دا بیا د چینده خو ټول شو، ته به پکې څو ورچې دومره به تې دانګي. څو پورې چې په ده کې په خپله دا انابت نه و چې زه اوس ځان بچ کړم، نو ته خو د ده دپاره څه نګران نه، څه داروغه خو نه، لست علیهم بمسیطر. ته به هر وخت په سر ناسي چې نه دا مه کوه او دا مه کوه او دا مه کوه. دا به څوک نشي کولی. نه اسلامي حکومت راشي نو پولیس خو د هر چا په سر نشي ودرولی، او د دې پولیس په سر به بل پولیس ودرولی. دا پولیس انسان نه دی، دا خو نه کېږي. اسلامي حکومت راشي هم دا پولیس به داسې اصلاح خو نشي کولی، څنګه اصلاح چې تقوا کوي. نو ته به وایې چې جو بیا خو اسلامي حکومت ته ولاجت نشته. یعنې ما نه وی ما چې کومه خبره وکړه هغه تا م وکړه. ما نه هغه ضروري دی. یوازې د دې دپاره نه دی ضروري چې خلک د جهنم نه بچ شي چې دا کم ځان بچ کېدل نه غواړي. څوک ځان بچ کول غواړي نو هغه دپاره به د ګناهونو لارې بندې شي او د نیکو لارې به ورته کولاو شي، هغه ته به اساني پیدا شي. د اسلامي حکومت معنا دا ده چې د شیطانۍ او د بېدینۍ لارې به بندېږي او د حیا او د غیرت او د ایمان او د تقوا لارې به کولاوي. نو څوک چې په تقوا باندې تلل غواړي نو هغه ته به تلل اساني، او څوک چې د ګناه کارونه کول غواړي نو د ګناه کارونه به ورته ګران. د ګناه کارونه ګرانول، د ګناه لارې بندول او د نیکۍ لارې پرانستل، خلکو ته نیکي کې اساني پیدا کول، په صلاحیت کې او په اهلیت کې او په ښه اعمال صالحو کې نیکي او اساني پیدا کول او ګناهونه ورته ګرانول. دا د اسلامي حکومت ذمہ داري ده. دا به کوي. داسې نه چې دواړه لارې کولاو. زمونږ دا بعضې ملګري د بعضې ملکونو په باره کې وایي یاره بس ښه ملکونه دي که نه، یاره د هر چا خپله خوښه ده. جوماتونه هم ښه مزېدار جوړ کړي دي او سینماګان هم ډېرې دي او بیجونه هم ډېر دي. بیج خو پېژنئ که نه؟ نه پېژنئ، دا د ټولو نه ښه خبره.
په دې بعضې ملکونو کې زمونږ په دې بعضې مسلمانانو ملکونو کې بیچ په دوبۍ کې دی سمندر په غاړه باندې یو پکنیک پوینټ جوړ کړی چې په هغې کې مادر پدر آزاد خلک ګرځي. دا په یورپ کې په مسلمانانو ملکونو کې هغلته په انډونیشیا کې پته نشته چې ملیشیا کې شته که نشته او دوبۍ کې خو ماته پته ده چې شته. نو دا نجی بس هلته ځي او که دې خوا ځي او جومات هم ډېر مزېدار نجی د مسلمان کار دا نه دی چې به دواړه لارې کلاو کړي ورته. دا خو د مسلمان کار نه دی. مسلمان کار دا دی چې هغه به د ګناه لارې بندوي او د نیکۍ لارې به کلاوي. اسلامي حکومت دا ذمہ داری ده چې هلته به ګناه کول ګرانېږي او چې د هغې ګرانېدو باوجود هم څوک ګناه کوي نو بیا به له ځکه سزا ورکوي او نیکۍ لارې به آسانې او چې بې څوک نه کوي نو بیا به له سزا ورکوي چې ښه لارې درته ما دونه اسانې کړې وې او تا بیا هم نه کوو او چې د ګناه او د نیکۍ د دواړو لارې ورته کلاو کړي او بیا ګناه کوي نو ته وایې دا د سړي خپله خوښه ده. معنه داسې خوښه خو نه ده. دا چا وي دا اختیار تعالی چا درکړی زه به درته دواړه لارې کلاو کوم او ستا خپله خوښه. ته ماشوم ته زهر او شربت دواړه کښېږده یاره ستا خپله خوښه ده چې کوم یو پکې خورې. که ته وایې چې الله تعالی دا کار کوي نو ته خو خدای نه یې کړی د خدای دعوه خو مه کوه. الله تعالی ته خو حق حاصل دی چې په چا امتحان وکړي نو تا ته هم حق حاصل دی. ته هم د خدای سره په خدایۍ کې ځان شریکې. الله تعالی خو دا مونږ د امتحان دپاره پیدا کړي او هغه ته حق دی نو تا ته دا حق د کوم ځای نه راغی. اخو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. د الله تعالی نه خو د تپوس حق څوک نه لري او ستا نه خو د تپوس حق زه لرم او ته زما نه د تپوس حق لرې. نو دا مه وایه چې الله تعالی دا هر څه داسې کړي دي. الله تعالی دا کړي دي خو دا قرآن هم رالیږلی دی او ته وایې چې دا مه کوئ چې کوي نو بیا پې سزاګانې هم رالیږلي دي. اسلامي حکومت هم فرض کړی دی نو ته خو الټه خبره یې زده کړې ده. نو هدل للمتقین هدایت به ورته ملاویږي خو الله چې دی په سمه لاره باندې تله غواړي. او یو شرط بل دی هغه شرط دا دی چې الذین یؤمنون بالغیب. قرآن نه به هدایت الله اخلي چې دویم شرط در پکې دا موجود چې ایمان بالغیب لري. ایمان بالغیب ساده معنا دا ده چې هغه خبرې به هم منې چې کومې ستا لیدلې نه دي او ستا په حواسو باندې نه معلومي خو الله تعالی وایي چې دا خبرې شته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا شته قرآن وایي چې دا شته. د الله تعالی ذات د الله تعالی صفات عرش کرسی لوح قلم جنت جهنم صراط حشر وزن الاعمال قیامت عذاب قبر جنت دوزخ ملائک اسمانونه. نو دا د انبیاء و تعلیمات تقدیر دا هغه خبرې دي چې دا په عقل کې نه راځي په عقل نه معلومیږي خو انبیاء وایي چې شته او قرآن وایي چې شته او پیغمبر وایي چې شته بس په دې باندې به عقیده لري. به الفاظ دیگر د منلو دپاره به د ګوتې وروړل او یا په عقل کې راتلل دا شرط نه ګڼي. کوم سړی چې د منلو دپاره دا شرط ګرځوي چې زه به هله یو خبره منم چې ما ته به یې ښې په ساینټیفک طریقه به یې راته ثابتې نو هغه ته وایه ته بیا بل کتاب وګوره ته قرآن نه هدایت نه شي اخیستی. تا ته زه قرآن ډویم هم نه زه هغه چا ته وایم چې هغه په الله تعالی باندې ایمان بالغیب لري هغه ته هدایت لري. زه د هدایت دپاره دا قرآن ویم او زده کوم او که بل ته ویم هم د دې دپاره یې ویم هسې څه د علمي عیاشۍ دپاره یې نه ویم ذهني عیاشۍ دپاره یې نه ویم چې ډېرې ډېرې نکتې پکې خلکو ته معلومې شي دې دپاره یې نه ویم د هدایت دپاره. هدایت به د هغه چا ته ملاویږي چې دا شرط مني ایمان بالغیب. نو قرآن ورته وایه نو دا به منې که ته دا شرط لګوې نو په دې اولنۍ ورځې پرېږدو وایه مته بیا بل کتاب شروع هماله مازغه مه خوره. که ته دا شرط نه منې او ما ته په هره معامله کې بیا وایه چې یاره دې ما ته به دا ثابتوي چې دا پکې ولې دی او دا پکې ولې دی دا ملائک به راته څنګه ثابتې جنات به راته څنګه ثابتې
قیامت براته څنګه ثابته، جنت او دوزخ براته څنګه ثابته، وزن الاعمال نو یې زبر په دې مازغه نه خورم بته بیا مو وای لا باغه شو کوی چې دا خبرې مني. ایمان بالغیب او دا معنی درسته ده چې یؤمنون بالغیب، دا بالغیب چې حال شي، کدا بالغیب د ایمان د پاره سله شي نو به دا معنی شو، او کدا بالغیب د ایمان د پاره حال شي نو به دا معنی ده چې ایمان با په دواړو حالاتو کې لري، چې مخامخ او پر ډاګه هم خبره مني، او چې په شیشه د خلکو د سترګو نه غایب او ځان له په یو ځای کې ناس نو الته به مني. دا نه چې د خلکو په مخ کې نو بیا به چې منم، او چې بیا ځان له نه بیا به نه مني. که بظاهر تا ته نقصان په یو خبره کې ښکاري یا څه فایده ښکاري او که بظاهر د خبره د منلو نقصان یا فایده نه وي بیا به مني. سزا د پاره سو کی نو په هغه وخت کې خبره مني، او چې سزا د پاره سوک نه بیا به په هغه وخت کې مني. که په مونږ باندې چا فایده او ثواب درکاو او خیوت الګ دا خو خسړې د مونږ کې هغه وخت کې مونږ بکې ته دغه لپاره مکه خو چې ماحول دسي، خو که ماحول دا بل شانتي و چې پس مونږ باندې خلکو له سزا ملاوي ده نو بیا دغه مونږ کې که شراب چا بد ګڼل به نفرت کې، او که داسې ماحول ته رالی چې هلته په شرابو باندې خلکو ښه ګڼل نو هغه وخت کې به هم د شرابو نه نفرت کې. دا معنا نه چې خلک یې ښه ګڼي نو زه به بیا ترې نشم ځان بچ کولی، یا څوک را باندې په زور سکي نو بیا خیر دی ځان ته نشم بچ کولی. د دې خبرې د دې دویمې خبرې مطلب دا دی چې کله ماحول برابري نو په هغه وخت کې خو نیکي کول آسان او د ګناه نه بچ کېدل آسان، خو چې کله ماحول مخالفي نو په هغه وخت کې بیا نیکي کول ګراني او د ګناه نه بچ کېدل هم ګراني. نو د یؤمنون بالغیب دا دویمه معنا هم ده چې که ماحول برابري هم به ته نیکي کې، او که ماحول برابر نه نو هم به نیکي کې. یا به الفاظ دیگر معنی دا ده چې د خلکو په مخ کې او په خلوت کې، په جلوت او په خلوت دواړو کې به ستا رویه یو شانتي، په جلوت او په خلوت دواړو. داسې نه چې څه خبرې د خلکو په مخ کې خو یو شانتي، لکه دا د ریاکارو طریقه دی. رستو بیا قرآن وایي یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، یراؤون الناس ویمنعون الماعون، چې خلکو ته ګوري نو یو شانتي، چې خلکو ته نه ګوري بیا بل شانتي، چې خلکو ته ګوري نو خموز کوي، چې خلکو ته نه ګوري نو نه کوي، چې ټک ټوک کوي. چې خلک ورته ګوري نو دی د ګناه نه د خبرو د دې څیزونو نه ځان ساتي، چې خلک ورته نه ګوري بیا په هغه وخت کې خپل اختیاري چون به خلوت میرود آکار دیگر میکند. اکبر الہ آبادی دے کہ غالب دے سوک دے اکبر دے غالبت. وہی بہت مشکل ہے بچنا بعد یہ گلگوں سے خلوت میں، بہت مشکل ہے بچنا بعد یہ گلگوں سے خلوت میں، اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. چې د دوستانو په مجلس کې او د شراب ذکر راشي ته معاذ الله استغفر الله، دا هم لا څوک څکي، خو پته یې لګي چې څوک نه او تا ته ګیلاس پیش شي، یا ته خوا وشا وګورې او ټول کافري مسلمان به کې یو هم نه، چېرته د یورپ سفر کې او په جهاز کې ناست او چې خوا وشا وګورې نو هغه ساقیم بدلي او هغه سقایم بدلي او هغه ټول آداب او القاب بدلي او ټول نظام بدلي، او دا جامونه د جامونو سره کړنګېږي، او ته په هغه وخت کې بیا ووایې چې معاذ الله، نو پته به هلې لګي د مسلمانۍ چې نه زه نسکم. بہت مشکل ہے بچنا بعد یہ گلگوں سے خلوت میں، اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. یؤمنون بالغیب، ماحول که د ګناه بیا به ګناه نه کې، او چې ماحول د ثواب خوار سړی به بیا تکړی،
نو دا د یؤمنون بالغیب. نو دا شرط شو چې لیدل او ګوتې وروړل شرط کې، نو ته بیا د قرآن نه هدایت نشي مونته. یؤمنون ایمان، آمن یؤمنو ایمانا، د امن ناغسته شوی دی. امن خو ته پیژنې، چاله امن ورکول، مامون کول، محفوظ کول، بچ کول. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کم خلق چې ایمان راوړي او ظلم ونکي او شرک ونکي، نو دې دپاره امن دی. په دنیا کې ولا د امن ژوند دی او په آخرت کې ولا د عذاب الهي نم امن دی. د الله تعالی د قهر او د غضب نم په امان دی، او د بے حیايي او د بے شرمۍ نه او د دې نه په امن. نو دا امن شو. او دی ایمان ته چې ایمان وین آمن یؤمنو، نو دې معنا دا ده چې زه الله تعالی مامون کوم، یعنی بچ کوم د دې نه چې هغه باندې دروغ وتړم، هغه ته نسبت د دروغ وکړم. ایمان مې راوړو په الله، یعنی زما په نسبت الله تعالی د دروغونه، د نسبت د دروغونه زما په علم، زما په عقیده کې محفوظ دی. حقیقت کې خدای محفوظ هو، خو زما دا عقیده ده چې خدای دروغ نه دی ویلی. بے حقیقت خبره نه ده کړې چې سی ویلی دي زه دا ټول منم. نو دا ایمان شو، دا بالله او بالملائکه، او دا ملائک موجود دي او زما په عقیده ده. انبیاء رښتیا ویلی دي زما په عقیده ده. کتابونو رښتیا ویلی دي زما په عقیده ده. او د ایمان کې اعتراف هم دا لفظ هم شامل دی، اعتراف او اقرار. نو زما عقیدم دا او زه د دې خبرې اقرار په ژبه هم کوم او اعتراف یې هم کوم. بیا د آمن یؤمنو ایمانا دوه صلې راځي. بعض خلکو ته دلته غلط فهمي کیږي، نو نور ځایونو کې بیا معنی بدلی. د آمن یؤمنو ایمانا صله چې با راشي، نو د دې نه مطلب دغه ایمان شرعي، چې د هغې تعریف دا دی چې تصدیق ما علم به مجیء النبی صلی الله علیه وسلم بالضروره، تصدیق جمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم بالضروره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې ټولې خبرې کړې دي او په ډاګه کړې دي، په ډاګه معنا دا ده چې هغې کې څه اختلاف نشته، نو د هغې تصدیق کول. او کفر تکذیب ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم بالضروره، د پیغمبر په تعلیماتو کې چې کومې خبرې په ډاګه ثابتې دي د هغې نه انکار کول. نو دا آمن یؤمنو ایمانا نه رستو چې با راشي پاغه مومن به، مومن به چې ورته وایي نه مومن به، اره معنا دا د آمن یؤمنو نه رستو با راشي، نو دا مومن به دی یا مؤمن بها دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نو دا دے آمن یؤمنو نرستو چې با راځي. نو دا کدا آمن یؤمنو نرستو لام راشي، نو دا غي معنا بیا فقط د چا خبره منل ندی، بلکې دا هغه معنا تصدیق کول، اجازه ټیک وې صحیح ده. هغه ایمان چې کوم ایمان شرعي دی بیا به نه دا مراد نه وي. نفس په چا باندې اعتماد کول، نفس د چا د ملګرتیا اظهار کول، چا سره ملګرتیا کول، یا دا ویل چې هلکه ستا خبره ټیک ده. خو هغه ایمان چې څه ته ایمان ویلی کېږي هغه بیا معنا نه وي. لکه سورة عنکبوت کی چوئی قرآن فآمن له لوط، فآمن له لوط، ابراہیم علیہ السلام بانے دا اعتماد اظہار کو لوط علیہ السلام.
دا څه نه دی ویلي چې فآمن به لوط، په ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام ایمان راوړو. نو بعضې حضراتو ته دا غلط فهمي شوې ده، نو هغوی دغلته ترجمه کړې ده چې د ابراهیم علیه السلام معجزات چې ولیدو نو صرف لوط علیه السلام مسلمان شو. نو مولانا مودودي وایي دا ترجمه تا خطا کړې ده. هلته مولانا مودودي دا خبره کړې چې د آمن یؤمن په صله کې لام راشي، نو د مطلب د اعتماد اظهار، اعتماد به د مخکې نه کړی خو د خلکو به مخکې د اعتماد اظهار. یو سړي ته ښه پته ده چې دا د ملګری، خو هغه ته خلک وایي ته دروغ وایي، دی وایي نه دروغ نه وایي، دا رښتیا وایي. نو ته به څه وایې چې اوس یې ومنه چې رښتیا وایي؟ نه منلی د مخکې نه و، خو اوس د خلکو په مخکې اظهار وي. ضرورت راغی، موقع راغله، نو اظهار وي. نو دا هغه بنیادي فرق دی چې د آمن یؤمنو ایمانا د صلو په باره کې. لکه سورة طه کې دا فرعون چې هغه جادوګرانو ته وایي چې آمنتم له قبل ان آذن لكم، تاسو د ده په خبره باندې اعتماد وکړو، ما ورته لا ویلي نه و. اگر چې بل ځای کې هغه آمنتم به م وایي، آمنتم به قبل ان آذن لكم، سورة اعراف کې وایي. نو دا هغه مطلب خو دا دی چې کله وایي ایمان هم پرې راوړه او کله وایي خبره مو له ومنله، په هغه خو په دواړه بدې لګېدی که نه، یوازې دا ایمان پې بد نه لګېده، هغه نفس تصدیق هم پې بد لګېده. نو هلته خو دواړه خبرې ذکر راغلي. د دې وجې نه قرآن چې بل ځای کې وایي فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم، فما آمن لموسى الا ذرية من قومه. نو الته معنا دا نه ده چې د موسی علیه السلام باندې ایمان د بني اسرائیل یو څو نوجوانانو راوړو، نجی بني اسرائیل ټول په ټوله مؤمنان. د قارون په باره کې پکې قرآن ویلو ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، هغه ته بغاوت کړو، هغه جدا ده. خو عام بني اسرائیل چې دی هغه بګړاو مسلمانانو، ولې چې ځان سره بیا بوتلو حاجی نو هغه صرف نوجوانان بوتلیو که ټول بني اسرائیل بوتلیو دریاب نه چې پورشتو. او قرآن د هغې تعبیر دا کوي چې فاسر بعبادي، فاسر بعبادي، زما بندگان دي، دا مؤمنان دي. نو بیا خو نعوذ بالله بیا خو تضاد شو چې یو طرف ته چې بوزي نو هلته ټول بوزي، او بل طرف ته قرآن وایي چې فما آمن لموسی الا ذریة من قومه، د قوم یو څو نوجوانانو به ایمان راوړ. نو دا خبره هله سړی کوي چې هغه د آمنا د صلې په باره کې نه معلوم ورته. دلته قرآن دغه وی فما آمن لموسی، فما آمن بموسی نه دی ویلي، فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. یعنی چې موسی علیه السلام د قوم ته دا وی چې دا فرعون به تباه کیږي او الله تعالی به تاسو له حکومت درکوي، او راځئ په ما پسې راپسې چې د فرعون دا حکومت دړې وړې. نو دا د مشرانو ته دا خبره داسې عجیبه غوندې ښکاره شوه. هغې وی چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی. نو مونږ ته خپله تجربه داسې وایي چې دا ډېر ګران کارونه دي، دا تودې سړی مونږ زغملي دي. خو نوجوانان داسې وو چې د هغې وینې کې جوش وو. هغې وی چې یاره بس مونږ له خو داسې قاید او لیډر په کار دی چې د هغه په نتیجه کې مونږ د دې ظلم نه بچ شو او د نتایجو نه بې پروا میدان وی چې بس موسی علیه السلام بس څه وی هغه کوو. د دې خبره نه الله تعالی تعبیر وکړو فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. دا معنی نه و چې هغې په ایمان نه و، ایمان خو بېله ټولو پیغمبر یې منه او کار ورته ګران ښکارېده. وی یاره جي دا کار د کېدو نه دی، دا ډېر ګران کار دی. او نوجوانان وی ګران دی او که آسان دی خو بس مونږ خو یې کوو، ځکه چې د هغې عمر او د هغې هغه د یینې هغه جذبه او جوش داسې و چې هغه او تجربې او دې څیزونو ته یې نه کتل. اولنۍ خبره ده. غیب څه ته وایي؟ غیب نو غیب خو د شهود او د شهادت ضد، عالم الغیب والشهاده، مصدر په معنا د مغیب.
غیب خو مصدر دی کنه، غاب یغیب غیبا وغیبتا. نو غیبت او غیب دا ضد شهود او شهادت دی. عالم الغیب والشهاده، د پټو د ښکاراو. او غیب جوری کم دی تم وی ځکه چې هم د سترګو نه پټوي. غیابه په عربی ژبه کې جنګې ته وایي. غیابه جنګې تاسو ته څه وایي چې کوم ځای کې ډېرې ونې راجمع شوي، ګوري ګوري ونې په یو ځای کې راجمع شوي. په دې پټو کې د زمیندارو داسې چل کړی چې یو ځای کې د خپل پټو په یو خاص ځای کې ځان له داسې پولې غونې جوړې کړي او هلته پکې ډبه غونته کړي او هلته دوه درې ونې کرلي او ونې سوري لاندې دی، بیا د غرمې دمه کوي. اصحی و میوه او پالا او جغه او رمبه او کودال او بیلچه او دا سيزونه مزونه هلته خپل کورې مره خپل خرې هلته تړلې که سنډا میخې هغه هلته تړلې، هغه ته جنګې وایي. دا چې ګور غونته کې ځای نو دې ته غیابه وایي. غیابه. والقوه فی غیابة الجب، نو په دې غیابه کې چرته جبو جنګې و دا نو اسې دا جنګې په وجه باندې هم دا کوی پته نه لګي، دا کوی هم ډېر جوړ او کنده و. نو په دا ځای یوسف علیه السلام د پاره ډېر موضوع وګڼل چې دې ته ور واچول. نو غیابه، نو د غیب معنا دا شو. غایب غیر حاضر ته وایي. وما كنا غائبین، نو چې غیر حاضر نو نه کړ. غیر حاضر ضد حاضر. دلته د غیب نه مراد څه شی دی؟ د دې مصداق څه دی؟ نو تا ته ما ګردان وکړو چې د دې نه مصداق هر هغه څه دي چې هغه په ایمانیاتو کې شامل دي او زمونږ په عالم مشاهده کې نه راځي. د الله تعالی ذات او صفات او قیامت او جنت او دوزخ او اسمان او ځمکې او دا اوس په مشاهده کې نه راځي. نو په دې باندې ایمان لرل، دا منل چې او دا شته څنګه چې الله تعالی دا غي نه خبر ورکړی دی په هغه انداز کې شته، په هغه طریقه شته. نو دا د مؤمن امتحان دی. اصل کې په دې ځای کې د مؤمن امتحان کوي چې ته آیا اعتماد او ایمان او اعتماد په خپل سترګو او په غوګونو او په لاسو باندې کوي که ته په الله باندې اعتماد کوي. که ته وایې چې زه وینم نو هله منم، نو دې معنا دا ده چې ته اعتماد په ځان کوې. نو بیا د الله تعالی نه اجر سله غواړې. تا خو په الله تعالی اعتماد ونه کړو، الله پاک خو به د اجر هله درکوي چې ته په الله تعالی اعتماد وکړې. نو تا خو وایې چې زه په خپلو غوږونو اعتماد کوم. نو په غوږونو خو به یو مسلمان هم اعتماد کوي، یو هندو به پې اعتماد کوي. بیا فرق څه شو؟ هندوم چې کومه خبره ورته راوړه، هندو راوړه، نو هغه به د بلب نه انکار وکړي یا د پنکې نه به انکار وکړي چې دا چلېږي. نو په دې به اجر څنګه میلاو شي؟ دا غواړو د اجر خبره نه شوه. د اجر خبره خو دا شو چې الله تعالی وایي په ما اعتماد کوې که نه کوې، ما منې که نه منې. دا منل په دې کې، په دې اعتماد کې او بیا په دې ژوند په دې رویه کې د دې پته لګي که نه. نو چې الله پاک وایي چې ما منې، په ما د اعتماد دی، ما نه یریږي، زما په دعوا او زما په وعده د اعتماد دی، نو بیا زه دله اجر در کوم. لیدلی دې نه یم او منې مې، لیدلی دې نه یم او زما په وعده د اعتماد دی، نو زه دله اجر در کوم. بیا او چې ته وایې چې نه زه نی نه منم، هغه نه منم، چې څه منې چې صحیح نه هغه ومنه، او چې څه منې هغه نه بیا تپوس کوه، بیا هغه نه بیا اجر غواړه. غوږونو باندې اعتماد کوي نو د غوږونو نه بیا اجر غواړه چې یاره ستا ما خبره داسې اورېدلې اوس ما له اجر راکړه. ما نه بیا اجر مه غواړه الله پاک. دا بنیاد دی د ټولو خبرو دپاره. کله به خبره هم په ذهن کې نه راځي، یو خبره به ده لکه دا متشابهات د قرآن، دغه الف لام میم چې تا ووایي په ذهن کې به نه راځي، ته به بیا هم منې. اوس که ته وایې چې یاره عجیبه خبره دا ده، عجیبه آیاتونه دي، زه مطلب نه پوهېږم، ما ته وایي چې منې، دا څه شی نشم منلی. نه خلک داسې وایي یاره دا مې ذهن نه دی منلی، دا مې پکې لا نه دي منلی. چې نه دي منلی نو مه منه. هندوان څه لږ خو نه دي، عیسایان او یهودیان څه لږ خو نه دي، یو پکې تم شه. نو څه کمی خو نه راځي. او مونږ څه الله تعالی له څه وټونه خو نه ګورو چې په یو ووټ باندې پاس کېده او فیل کېده دي.
چې ته پکې کم شي نو یو ووټ به کم شي. نو دا خبره نه ده ضروري. منې نو اختیار دی، نه منې نو اختیار دی. نو خبره دا ده چې منې نو بیا داسې منې. د دې منلو اصول دا دي. یو ملک دی د مثال په طور باندې هغه ملک ته د دننه کېدو څه اصول او که دا اصول منې دې ملک ته راځه، که دا نه منې دې ملک ته مه راځه. ته نه زه دغه ملک ته هم درځم او دا اصول هم نه منم، نه ورته وایي چې نه دا خو ستا اختیار نه دی. دی وایي یاره زه در نه شم نو ما سره خو ډېرې ډالرې دي او که زه در شم دا به هلته خرڅ کړم، او یاره دغه ډالرې دې بل ځای خرڅ کړم، دلته به نور خلک راشي یا به یې راوړي. نو دا یو بنیادي خبره شو. مغیبات. اوس دلته د یؤمنون بالغیب کې بعض حضراتو یو سوال کړی دی چې ایمان تصدیق ته وایي، دا چې د منطق نه ډېر زیات مرعوب وي، او هغه مولوي صاحب واقعي دیم منطقي چا چې دا سوال کړی دی هغه ماشاءالله ژوندی دی. نو هغه دا ویلی دي چې داغه دعوه اصل کې دا ده چې انبیاء ته علم غیب شته او بعض اولیاء ته علم غیب شته، حالانکه قرآن خدا وایي چې علم غیب د الله تعالی نه بغیر بل چاته نشته. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. د الله نه بغیر په اسمانونو او په ځمکو کې څوک نشته چې هغه په غیب پوهیږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې ته داسې ووایه چې ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. که زه په غیب پوهېدی نو ما به ځان له ډېرې فایدې جمع کړي او ما ته به تکلیف نه وی رسېدلی. قل انما الغیب عند الله، قل انما الغیب لله. د غیب علم د الله سره دی. نو دا د قرآن مجید صفات تصریحات دي. عالم الغیب والشهاده، الله د غیب نه خبر دی. اوس به ته وایې چې الله تعالی د غیب نه خبر دی، نو غیب د الله تعالی نه څه شته؟ تاسو چې وایئ چې الله تعالی د غیب نه خبر دی، نو د الله تعالی نه غیب څه شته؟ غیب خو پناه ته وایي. نو د الله تعالی نه څه پناه دي چې د هغې نه خبر دی؟ نو ته به وایې چې نه، دلته د غیب نه مراد غیب من المخلوق. عالم الغیب، عالم دی الله تعالی په هغه څه باندې چې غایب دي د نورو مخلوقاتو نه، والشهاده او چې ښکاره دي نورو خلکو ته. دا د غیب او د شهادت تقسیم د مخلوق په لحاظ سره دی، الله تعالی دپاره خو دا تقسیم نه دی. الله ته خو غیب او شهادت دواړه شهاده دي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة في مثقال ذرة في السماوات والأرض يأتي بها الله. هذا معنى ذلك الله تعالى نقص غيبينا عالم الغيب. پدې معنا باندې دی چې د مخلوق نه څه غیب دي نو د هغې نه خبر دی، او والشهاده او چې مخلوق ته څه ښکاره دي نو د هغې نه خبر دی. نو دا غیب او شهاده دا په نسبت سره مخلوق ته دي. مخلوق ته چې څه ښکاره دي د هغې نه خبر دی، او چې څه پټ دي د هغې نه نه دي خبر. او مخلوق ته چې څه ښکاره دي او که څه پټ دي د هغې ټولو نه الله خبر دی. دا مطلب دی ساده. لیکن د ده دعوه دا ده چې نه انبیاء په غیب پوهیږي او اولیاء په غیب پوهیږي، نو د هغې دپاره ولا بل دلیل نه ورته، نو دا دلیل یې ویلی، دلته دلیل ویلی. هغه دلیل دا ویلی دی چې آمن یومنو ایمان تصدیق ته وایي. ایمان څه ته وایي؟ تصدیق ته وایي. او تصدیق چې دی دا قسم د علم نه دی. تصدیق او تصور دواړه د علم قسم دي. سلم کې به وایي او په نورو منطقي کتابونو کې وایي العلم التصور. العلم او دا منقسم دی، ينقسم الى تصور و تصدیق. د تصور او د تصدیق ماخذ څه شی دی؟ هغه مقسم. هغه مقسم چې ورته وایي مقسم. یو تقسیم دی، یو مقسم دی، یو قسم دی، یو قسیم دی. نو دا خبرې خو به تا زده کړې په دې کتابونو کې. تقسیم څه ته وایي، مقسم څه ته وایي،
قسم ستوي قسیم ستوي د مقسم او د قسم په منځ کې او د قسم او د قسیم په منځ کې څه نسبت دی نو دا نسبتونه خو به تاسو زده کړي کنه نو دا علم مقسم دی او دا تصور او تصدیق قسمین دي او تصور او تصدیق په خپل منځ کې د یو بل قسیمین دي په قسیمینو کې نسبت د تباینی او د قسم او د مقسم په منځ کې نسبت د عموم خصوصي مطلق نو علم مقسم دی او تصور او تصدیق قسم دی مطلب دا دی په او دا مقسم وي په اقسامو کې مرعي یو شی چې ته دریو ته تقسیم کې نو دا شی به په دریو والو کې یو ډوډۍ چې څلورو کسانو باندې تقسیم کې نو د څلورو والو سره به ډوډۍ کنه چې څه ولور کې هغه کې به ډوډۍ والي روپے چې ولګي 100 روپے دی او په 15 کسانو تقسیم کې نو 15 والو سره به روپے ا مقسم چې یو به په اقسامو کې نو مطلب دا دی چې علم منقسم کې تصور او تصدیق ته نو پر تصدیق کې به علمي تصدیق علم دی خو سره د یو شی آخر نه دا مقسم دا قسم هم دا مقسمي خو سره د یو قید زائد نه یا یو قید زائد یا دوی لکه دا اسم هم کلمه ده خو یو قید سره ولګېده نو اسم دې جوړ شو دا فعل هم هغه کلمه ده خو یو بل قید سره ولګېده نو فعل دې جوړ شو دا حرف هم هغه کلمه ده خو یو قید سره ولګېده نو هغه مقسم چې مقید کې په قیوداتو باندې د تقییداتو نه وجه نه اقسام را پیدا کیږي نو دغه څنګه دا علم دی علم چې په شرط د عدم حکم والی نو تصور دی او چې په شرط د حکم والی نو بیا تصدیق دی و تصدیق هم علم دی او تصور هم علم دی نو هغه دا وایي مولوي صاحب چې ګوره ایمان تصدیق ته او تصدیق قسم د علم نه دی نو په تصدیق کې علم نو د دې واضحه معنا دا شوه چې قرآن هدایت دی د متقیانو د پاره متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې تصدیق کوي په غیبو یعنی علم راغلی په غیبو تصدیق کوي نو علم به نه نو یؤمنون بالغیب تصدیق ته وي او تصدیق علم ته وي نو دې معنا واضحه شوه کنه چې علم د غیب لري که په دې ته نه پوهېږې دغه به استدلال پوه شي زه دې په چا باندې ردم کوم نو د هغه خبره خو درته وایم که نه چې خو په هوا رد نه کوم د هغه به خبره دې پوه کړم چې څه ویل غواړي دا خبره کول غواړي چې وګوره یؤمنون بالغیب ایمان تصدیق دی او تصدیق علم دی نو معنا یعلمون الغیب که البته د یؤمنون په سره کې با ولې راله نو ځکه دا با ذکر الله خو ته ما وختي اشاره وکړه ټولې خبرې خو تصریحاتو کې نه بیانېږي چې ما دا ایمان متضمن دی معنا د اقرار او د اعتراف لره او د اقر په سله کې با راځي او د اعتراف په سله کې با راځي نو دا بابا کې ذکر راغلی چې دا ایمان متضمن دی معنا د اقرار او اعتراف او علم هو په خپله بس متعدد دی نو بس یعلمون الغیب نو وایه که الزامی جواب وی نو هم او که علمی جواب وی نو هم دواړه جوابونه د دې ممکن دي زه ما چې ته وی چې ایمان بالغیب لري نو ته ایمان بالغیب لري که نه لري تا دپاره قرآن هدایت دی که نه دی نو دی به لازمان وایي زما دپاره قرآن هدایت دی نو زه به ورته یم چې ځه خلکه ته خو بیا ایمان بالغیب لري که نه نورې خبرې به پرېږدو ته خو لرې ایمان بالغیب نو که دی وایي زه نه لرم نو بیا خو د خپلې خبرې نه ته واوړې بیا قرآن ستا دپاره هدایت نه دی ته خو بیا ګمراه یې بیا که ته زه ایمان بالغیب لرم نو زه یم چې ستا په منځ باندې خو د ایمان بالغیب معنا د علم د مغیباتو نو زه راځه چې کینو یو دوه درې مغیبات راته وښایه که نه اول دا مغیبه ده چې زه کله پیدا شیم زما د پیدایش ورځ درته معلومه ده زما په دې جیب کې څه دي ما سهار څه خوړلي وو زه به کله مرمه کله به ناجوړه کېږم کله به خفه کېږم کله به خوشحالېږم حاجي نو دا راته وښایه قیامت به کله راځي دا خو مغیبات دي فلانکی به جنت ته ځي که دوزخ ته به ځي نو دا ټولې دی وایي ما ته نه دي معلومې چې نه دي معلومې جوړ ته خو ته بیا ووتې ته خو بیا د سره ایمان نه ته خو مؤمن نه شوې بیا
نو دعوه دے نا بعض خلقو تر دے پتہ لگی نو ما الذین یؤمنون کی بعض کم دی تا خدار چا دا پارائی کچھ سوک ایمان بالغیب لاری دا غدا پار دے علم غیب ثابت کو دعوه دے دعوه چی اولیاء تا علم دے یا انبیاء تا علم غیب دے او دلیل دے دا شو چی اگر ہر چا دا پارا ثابت شو دا دے خدا سی مثال لے لگے او سڑے پا عدالت کی دعوه ہو کہ دا ازمکا قاضی صاحب جج صاحب دا ازمکا ما تاوالا کدا اللہ جرب ازمکا خاجی دلیل دے سرے نو دلیل میدار ہے دا ما سره سمرا کسان ناس دی مونږه چنده کړي وو ټول په شریک باندې پیسې راغونډې کړي وو دا زما غسته وو نه به ته دا بیا ستاسو کړي ټول شریک شو داوا دې دار زما ده دلیل دې دار دې دار دې ټول دې نو ټول نه کستا ده چې په دې پښتو نه پوي نو داوا دې دار چې علم غیب انبیاء وته ده او دلیل دې دار چې الذين يؤمنون هر چاته علم غیب ده نو بیا به تم را لې دویم یو خبره بل کو اغا خبر دادا چی یؤمنون مطلب دادا چی تصدیق کئی تو دے او تصدیق قسم دے دے علمنا نو یؤمنون بالغیب مانا تصدیق کئی پا غیب انستان یو تپوس کم دا منطق پا جبا کی چی تصدیق تعلق دا مفرد سر دے دا موضوع سر دے کہ یواز دا محمول سر دے او کنا دا موضوع محمول دا دوالو سر دے او دا تصدیق دا صفت دے نسبت دے تصدیق او پا تصور کے سے فرق دے تصور دا مفردات میں تصدیق کی مفرد نہیں تصدیق علی کی چی موضوع محمول مبتدا و خبر دوال راجمش او یواز مبتدا و خبرم نہیں دے دوال بمنز کی او نسبتی دا دے وجہ خو امام راضی ویلی دی چی دا تصدیق دا نسبت دا ہوئی تصدیق پا حقیقت کی دا نسبت دا ہوئی خو چاوی جنا موضوع محمول سره د نسبت نه چی دی مجموعی ته وي نو دارا ته وایي چې غیب مفرد دی که دا جمله ده دا قضیه ده که دا مفرد دی دا غیب چې دی دا څه شی تصدیق تعلق د مفرد سره ای که د تصدیق تعلق د قضیه سره ای قضیه سره قضیه څه ته وایي چې موضوع محمولی پکې نو دلته خو د غیب مفرد دی نو د دې سره د یؤمنون په معنا د تر ایمان نه تصدیق واغسته او د تصدیق تعلق د مفرد سره نه د چا سره د قضیه سره نو ته اوس دلته مال قضیه را پیدا کړه دا غیب خو قضیه نه دا خو مفرد دی که خبره نه کوي ما په خیال سنه اساس صغرا کبرا خو وایي کنه دمره خو په مدرسو کې ګرځي را ګرځي نو څه شیخ وایي کنه چې په خبره خو بیا پوهیږي نو د دې جواب د سره کم دی چې تصدیق بیا تعلق د مفرد سره ولې راغی کته ماته وای نو زه دا وایم چې آو دا ټیک ده د تصدیق تعلق د مفرد سره نه د قضیه سره یو ځته قضیه جوړوم استاد خبره بیا نه ثابتي څنګه نو یؤمنون بالغیب معنا یصدقون بوجود المغیبات یعنی معنا دا یصدقون بان المغیبات موجوده بأن المغيبات موجودة تصدیق کئی او داوتا علم حاصل لے چه دا مغیبات موجود دا دے دا وجود علم ورسره دے الله حق النار حق الجنة حق الصراط حق يوم القيامة حق بدا موجود دی کن دا علم دا پارا کافی دی او دا علم را تجراغ نو دیتا دو مغیب پا دی دا خو مغیباتو خو چی پیغمبر پی سو اکڑا مونگ تا بیان اکڑا دا مغیبات دا نفس دا دی دا وجود علم مونگ تم حاصل شو حقیقت کی دا اشیاء طول مغیباتو نو مونگ تا دی دا وجود علم حاصل شو دا چانا حاصل شو دا پیغمبر علیہ السلام نا حاصل شو دا قرآن نا حاصل شو نو دا دینا دا کم سے ثابت شو چی ما تا دی طول مغیباتو علم دے ما تا دی مغیباتو دا دی وجود علم دے دا کم مغیباتو چې کوم په ایمانیاتو کې شامل او د دې نه علاوه چې سړي دا غیرت علم نشته او د دې امراته دومره علم حاصل دی چې څومره قرآن راته ویلي دا موجود دی ما یا موجود دی پاتې شاخوا چې کیفیات څنګه دي نو کیفیات ما ته قرآن نه دی ویلي ما ته نه دی معلوم که تاسو په خبره نه پوهېږئ نو یصدقون تصدیق کوي په څه تصدیق کوي چې دا موجود دی یؤمنون بالغیب تصدیق کوي په وجود د دې مغیبات نو دای معنی شوا الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بل شرط دا قرآن نا دا ہدایت دا غستو دا پارا دے اقامت صلاة. اقامت صلاة دا قرآن نا دا شرط دا ہدایت دا غستو دا پارا بل شرط. مولانا مودودی رحمہ اللہ فرمائی دا منز دے دا اطاعت دے او دا دے منز کول دا اطاعت اعلان دے او دا منز نکول دا اطاعت نا بغاوت دے. نو دا مولانا انداز دس دے چی وہی چی سوک دا ایمان دعوی کی نو منز دے دا گھنٹا 2 گھنٹے 4 گھنٹے بطیر نہیں چی مؤذن با وہی چی اللہ اکبر اس پر دا پتہ لگی چی دا دا چی کہ میں دعوی او ساتھ مخ کیو کردے پر دعوی کی رشتی نہیں رے کدر رو جن نو کدہ منز قائم کو منز یو کو نو پتہ بگو لگی چی اللہ کدے اطاعت کئی دے دا ایمان پر دعوی کی رشتی نہیں. اب چی منز یو نکو نو پتہ بگو لگی جدا سے لگی آدے. یعنی با الفاظ دیگر مطلب دا دے چی دا قرآن مجید نا دا ہدایت دا غستو دا پارا شرط یواز دا نا دے چی تصدیقو کی او بیا ڈڑو لگے پا قلار رکینی نا. قرآن با اگا چاہتا لار خی چی اگا دا تصدیق نا بعد او دا ایمان نا بعد او دا عقیدے نا بعد عمل تا آمادی و چی عمل تا آمادہ نہیں نو دیم دا قرآن مجید نا لار نشی غستے. قرآن خود عمل کتاب دی. قرآن خود صرف فلسفی نہ بیانی لا خود عمل کتاب دی. نو چی سوک دا تصدیق نا بعد او دا منلو نا بعد عمل تا آمادہ نہیں نو قرآن اگر توی چی تچی عمل تا آمادہ دا سے بے عملو دا پارا قرآن نا دے بیا دا سے بے عملو تا قرآن لار نخی او پا اعمالو کی دا طولو نا دا سے عمل چی اگر بالکل واضح عمل لے اگر ہم وقتی دے اگر منز دے. ذکر خو پا حدیث کی راغلی دا منز دا مسلمان او دا کافر بمنز کی فرق دے. ذکر خو قرآن داوی چی اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین. ذکر خو بعض صحابہ کرام وی چی منگ با پا اس عمل بانے سڑی تا دا کفر نسبت نکاو صحابہ پا خپل زمانہ کی سوا دا منزنا چی منز دا بسوک نراتو ندتا چا مسلمان ندے بے چی چا منز نکاو. نو منز دا سی او شہر ہے دا ہم وقتی شہر ہم وقتی دا دا مالدار او دا غریب او دا سفر او دا حضر او دا لوی دا ہر چاہ دا پارا دا پا دے کہ اس استثناء نشتا چی پا ولاڑی نشی کولی نا پا ناستے کوا چی پا ناستے نشی کولی نا پا ملاستے کوا پا اشارے کوا خو منز بکے نو دا یو دا سی عمل لے جی دا دینا استثناء نشتا. نو دا معلوم اشوا چی عمل تا آمادہ نہ دے نو دے بیا سن دے ہدایت نشی غستے. اقامت صلاة اس اقامت ستوئی اور صلاة ستوئی. اول دا دے اقامت پا دے معنی با نظام پوئی. اقامت دا قام یقوم نہ دے قیام ضد قعود دے. قیام علی الشیء دا شی خیال ساتلو توئی. قیام علی الشیء قام بکذا دا فلان کی خبری نگرانی شروع کرا دا فلان کی کار اہمیت ورسر دے دے کار تا ولاڑ دے ولکہ فلان کی دے کہ کار کی گی روڈ جوڑی گی پل جوڑی گی اور سڑے و تا ولاڑ دے جیسے وہی کہ نہ وہی نو ولی و تا ولاڑ دے نو عربی کی موی ولاڑ دے ولاڑ دے مانا دے داغی نگرانی کئی امتحان دے اور امتحان تا ولاڑ دے کار کی گی التا پل جوڑی گی سکول جوڑی گی فلان کیسے کی گی دے و تا ولاڑ دے. نو قیام مانا دارا چی دے یو سیز نگرانی کے قیام او چی بیا دا اقامت تا شی اقامت تا اقام یقیمو باب افعال تا نقل شی نو بیا خی مختلف معنی دی. امام راغب اصفهانی وی چی دا اقامت مانا دا یو سیز حق پورا کول دا علم او دا عمل وی اقامت الشیء توفیته حقه بالعلم والعمل. دا یو سیز دا اقامت مانا دا چی دا دا علم سمر حق دا غم ادا کی او دا بیا دا عمل سمر حق دا نو غم ادا کی نو تا دا شی اقامتو کو دا مانا.
نو اقامت صلات معنا دا دا چې د مانځه چې کوم د علم حق دی هغه مدا کا په دې ځان پوهی کا چې د مونځ طریقه څه ده د مونځ فرایض څه دي شرایط څه دي ارکان څه دي په مونځ کې څه ویل کېږي اوقات څه دي نو دا ټولې خبرې زده کا او چې پکې څه ویل کېږي دا هم زده کا توفیته حقه کما حقه د مونځ مسلې زده کا بالعلم والعمل او بیا په عمل وکړه ځانم په پوهه کا او بیا په عمل وکړه نو دا د اقامت صلات اقامت الدین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه دین قائم کے یعنی په دین باندې ځان پوهی کې دین څه ته وایي نو دین د قرآن نه زده کوه په قرآن کې دین نو ټول ورځ دین زوته او قرآن نه رالی احادیث نه خبر کا ځان کنه چې دین څه ته وایي توفیته حقه بالعلم چې دین قائمول فرض دی نو دین زده کول فرض دی نو دین زده کا او دین په قرآن کې دی په حدیث کې دی نو قرآن او حدیث نه دین زده کا او بیا چې په دین باندې د عمل کولو څه تقاضی دي نو هغه پورا کا زده کا بیا په عمل وکا توفیته حقه بالعلم والعمل نو دغه ته اقامت وایي او دې خبره لزر اعظم یو د اقامت معنا دا اقامت العود او تقویم العود لرګي کوږي نو خلک په ور کې کچای نو هغه ور ته وردن نه کی نو به نیغ کی لخته وي چې کچای نو سمي چې په خشي بیا نه سمي نو اقامت العود معنا دا چې هغه لرګي کوږو نو تاسیده کو سیده کول یعنی دا غې نه تا کوګواله نو کوګواله څه ته وي نقصان زیغ کوګوالی ته نقصان وي سړی چې د غر نه لرګي سره وړي دغه چې تړي هغې ته ګېډې نو په هغې کې چې هغه لرګي نیغ نیغي نو هغه چې په پوړي وتړې نو بیا چې ته راکوزېږې نو هغه که ششنېږي په لاره باندې او خوځېږي نو هغه ګېډې ورانېږي نه خو چې یو لرګی پکې داسې وي لکه چې هغه کوږي نو تا به پړی په هغه راایستلې او هغه به چې وخځي راوخځي نو هغه پړی به سس پس شي نو وایي فلانکی سړی په بار کې کوږ لرګی دی نو په بار کې کوږ لرګی معنا دا ده چې ټول بار سم وي خو دا یو پکې کوږي نو هغه ټول ګېډی چې دی هغه ټول بار هغه سس پس یا سمیږي نه په پړي راغونډېږي نه یو دی خوا دی بل دی خوا یو پکې رسېږي بېکاره نو ټول نظام خراب کړي کله نو دا کوګواله چې دی دا نقصان دی ځکه خو قرآن مجید ته او دې کتاب ته الله تعالی قیم وایي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا کوګواله پکې نشته قیما دا سیده دی کوګواله خو نقصان دی ويبغونها عوجا دا بيدینه خلق راځي او په اسلام کې کوګواله دا ځای پکې کوګ دی او دا ځای پکې کوګ دی نو دا دروغ وي ولم يجعل له عوجا دې کې کوګواله نشته دا ټول خبرې سمې دي نو اقامت او تقویم العود اذا قومته معنا دا راځي دې کې اعوجاج نشته قومت اعوجاجه دا د اقامت معنا ده او بل د اقامت معنا ده رواج ورکول لکه عرب وی قامت السوق بازار وچلید مارکیټ هم جوړ کړو په مارکیټ ته اوس خلک سودا لذي راځي او اقمت السوق میله می جوړ کړو او بازار می جوړ کړو اوس الته خلک زی راځي او سوداګانې سوکلي او سوکي خرڅي
نو دې ته وایي اقامت. د بیضاوي او کشاف دواړو دا کشاف خو د بیضاوي ماخذ دی، نو هغه بیضاوي هم دا نقل کړی دی چې یوه زنانه ده حجاج سره د هغې اختلاف دی. شبیب خارجي او سړی دی هغه حجاج وجلی او نو د هغه ښځه وه غزاله نوم، نو هغې بیا فوجونه راجمع کړل او جنگ شروع کو د حجاج سره، او یو کاله پورې ورسره جنګونه کول او حجاج د بعض علاقو نه ایستیم و، او حجاج چې به په کوم جومات کې د جمعې مونځ کاوه نو دا بدبخته تللی وه هلته د سهار مونځ مخکې وکړو، هغه ملک ته قبضه کړه او دا ښځه چې کومه وه دا غزاله نو هلته سهار مانځه ته مخکې شوه، د قاره مخکې شوې وه. کله کله د قاره هم یو سړی یو کار کوي، کنی دا به عقیده نه وه چې زه مخکې مونځ کولی شم، خو د حجاج باندې خپې ښودلې مطلب و خاون یې وله وجلی و. نو بس وفاداره ښځه خو بیا دغې ته وایي د خپل خاون سره وفا کوي، نو دی ورسره سمه وفا وکړو. نو د هغې په باره کې یو شاعر ویلی دی، غالبا د هغه شاعر ایمن بن خزیمه نوم دی، ایمن بن خزیمه. نو هغه وایي چې اقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قمیطا. اقامت غزالة غزاله ولګېده دې قائم کو سوق الضراب د سټونو د وهلو بازار، یو هغه بازار چې خلک پکې پیکوړې او کباب او ګونګړي اخلي او خرڅوي، او یو غزالې بازار جوړ کړو چې پای کې به سټونه والی کېده، دا د سټونو د والو بازار. او د کوم ځای کې دا کار وکړو؟ لاهل العراقین، دا هغه دواړو عراقونو والو ته. پر پخوا د عراق داسې یو ځای نه و، خو کوفه او بصرې ته به عراق وي، کوفې ته به هم عراق وی، او عراق بصره او عراق کوفه. بغداد خو بیا وروسته جوړ شو. نو لاهل العراقین د دواړو عراقونو د کوفې او د بصرې والو دپاره حولا قمیطا مکمل یو کال دلته د سټونو د والو بازار ګرم کړی و. نو ګوره بازار چې رواني نو دې معنا دا ده چې خرڅول او اغوستل پکې کېږي. نو اقامت د شی معنا دا ده چې دې له رواج ورکې. اقامت الصلاة معنا دا ده چې دې مانځه له رواج ورکوي، دا مونځ د دې معاشرې حصه وګرځوئ، دا د تهذیب او د تمدن او د معاشرت جز وګرځوئ. چې د مسلمانانو په معاشره کې د مونځ یو داسې شی چې دا د دې د معاشرتي امورو نه یو جزي، د دې معاشره د مانځه نه بغیر نیمګړی. دې معاشره کې به یوازې اجره نه وي، دې کې به جومات وي او جومات کې به مونځ وي، د الله لویي به وي، خطبه به وي، درسونه به وي، بیانونه به وي، د دین مسایل به وي، ماشومانو ته به سبق ویلی کېږي، لویو ته به ویلی کېږي. دا د جومات او د مانځه سره تړلې خبرې دي. مسلمان چې کوم ځای نه اول به د جومات غم کوي، کوم ځای کې د مسلمانانو 2-3 کورونه راجمع کېږي نو ځان له به جومات جوړوي، د مانځه غم به کوي، ځان له به مؤذن نشي، ځان له به امام نشي. دا به د دې د معاشرې حصه وي. یقیمون الصلاة، مونځ به قایموي، دې له به رواج ورکوي. دا یې مطلب. او بیا د دې رواج د ورکولو به یوازې د عوام ذمه داران نه وي، د دې به حکومت هم ذمه واري. ګورې دا د اقامت الصلاة حکم چې دی دا یوازې عامو خلکو ته نه دی، دلته عامو خلکو یقیمون الصلاة. خو بل ځای کې خو په صورت حج کې الله تعالی دا د اسلامی حکومت ذمہ داری ګرځولې ده. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. دا مؤمنان هغه کسان دي چې ان مكناهم في الارض که زه دوی له په ځمکه کې ځای ورکم، طاقت وله ورکم، اختیارات وله ورکم، حکومت راشي، نو دوی به څه کوي؟ اولنی کار به دا کوي چې اقام الصلاة، دی به مونځ قایموي. پته ولګېده چې مونځ قایمول د اسلامي حکومت ذمه داری ده.
نو ته خو هغې مونځ ته هم مونځ وایې چې دا مونځ قایم دی چې اسلامي حکومت نه بغیر کېږي، چې کوم کار د اسلامي حکومت نه بغیر کېږي نو هغه به بیا چې بیا د هغې اسلامي حکومت ته کوم حاجت شو، دا د هغې په ذمهدارۍ کې بیا کوم کار، دا خو اله د هغې ذمهداري ده چې بل څوک دا کار نشي کولی، د هغې نه بغیر دا کار نه کېږي. پته ولګېده چې اقامت صلات بغیر د اسلامي حکومت نه نه کېږي، نفس منځونه به کېږي خو منځ قایمیږي نه، نو ته به بیا څنګه نه قایمیږي؟ نو ما دا مونځ د خپلې خوښې شی دی که دا فرض دی؟ نو چې فرض دی او څوک یې نه کوي نو ته هغه له څه کولی شي؟ ځه چې مونځ فرض دی او خلک وایي مونږ یې نه کوو، ته به دې بازار کې وګوره که چې بانګ وشي او دلته جمع ولاړ یې نو څومره خلک به دې بازار کې ګرځي، څومره خلک دي چې هغه مسلمانان دي او مونځ نه کوي، ځان ته مسلمانان وایي او مونځ نه کوي. نو چې مونځ نه کوي نو ته به اقامت صلات څنګه کې تا خو په هغې باندې مونځ قایم نه کوې، یاره د هغه خپله خوښه ده. نو ما دغه خو چل دی که نه چې خپله خوښه ده نو اسلامي حکومت ذمهداري د هغه وایي دا خوښه دی، اوس تا د خپلې خوښې ته په دې کې نه پرېږدم، ته خو مسلمان یې ځان ته د مسلمان ویلی شه، اوس که دې خوښه یو که د نه خوښه خو مونځ به کوې. مونږ چې واړه و دا یو ټکی به مونږ وی خدای خبر د کمې ژبې ټکی و وی کینګ کرے که پینګ کرے خدا پټی به شین کرے، که کینګ کې او که پینګ کې خدا کار به کوې. نو چې ته اول مسلمان ځان ته وایه نو بیا به مونځ کوې، سوال نه پیدا کېږي چې ته د مونځ نه غاړه واړې. ځکه خو ائمو په دې کې اختلاف دی چې مونځ نه کوي نو د هغه څه سزا ده. نو د مالک او د احمد غالبا دا رای ده، والله اعلم چې د امام شافعي ورسره ده چې دا قتل کوي، د ده علاج دا دی چې په توره ته سر ووهي، یا مرتد دی او یا مرتد نه دی خو دغه سزا ده. او امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه صاحبین او داغه د مسلک خلک وایي چې نه وجل خو یې نه دي پکار خو ډبول یې پکار دي، وی ډبوي او بیا جیل ته دننه کوي، او چې توبې نه ایستلي نو میره وباسئ، او چې توبې ویسته نو بیا یې ترې وباسئ. نو زه تاسو اوس ما ته ناران شئ صاحب، اوس به یو سړی کم از کم ما ته ښایي چې تاسو ډبولی او جیل ته هم دننه کړی، اوس که څوک منځونه کوي هغه جیل ته دننه کوي، نو ته به څنګه سړی ډبې؟ دغه خو چل دی که نه چې ما تا ته وایي چې شریعت وایي سړی ډبوي او دی ورته و دروازه ډبوي، نو هغه دروازه نه وه، دروازه خو لرګی دی خو بهر سړی وډبوي، سړی ډبولی پکې ویلي چې مونځ نه کوي نو سړی به ډبوي. نو دا سړی د اسلامي حکومت نه بغیر به ته څنګه ډبوي؟ یا خو به تا وډبوي، نو بیا به فساد شروع کی، ته به هغه ډبوي هغه به تا ډبوي. د دې وجې نه د داسې قسمه حدودو د نفاذ دپاره او په فرایضو باندې د عمل کولو دپاره اسلامي حکومت ضروري دی. حکومت سره څوک مقابلې نشي کولی، حکومت نه بغیر دا کار چېرته کېږي؟ ته وایې زه به د غل نه لاس پرې کړم نو هغه به ستا نه دواړه پرې کړي. یو مولوي صاحب و الله تعالی دې ژوندی لري، نو هغه وایي زه نافظ کوم شریعت، نو چېرته سړي ټیم پټ کړی و، ما ته یاد دي د غوړو ټیم یې پټ کړی و، نو هغه راونیولی او ملګري ورسره نو رانیولی او هلته په کوټه کې بند کړی و. چې په کوټه کې بند کړو نو هغه ورته وایي څه به راسره کوې؟ وایي تا غلا کړې لاس به درنه پرې کوم. وایي یو به رانه پرې کوې که دوه؟ وایي یو. وایي زه ښه ده چې کوم یو به رانه پرې کوې؟ وایي دا ښه. وایي زه په دې ګس لاس باندې ماشه دباویږي. وایي بیا به مې پرېږدې که بیا به کې یم؟ یم. وایي چې په دې ګس لاس مطلب یې دا دی دا کوپړی به دې والوځوم چې بله ورځ دغه شي. بیا هغه چې سوچ وکړه چې یاره دا سړی خو رښتیا وایي، نو زه به دې لاس پرې کړم، نو دواړه خو ته نه شم پرې کولی، هلته خو شریعت خو یو لاس ویلی دی، نو په ګس لاس باندې خو ماشه دباویږي. نو بیا یې سوچ کړی دی چې اوس دا سړی پرېږدمه نو خو هلته خو هغه کار هم ټول خرابېږي. وایي یاره هغه لاس چې ته پې پرې کېږي هغه شی په مدینه منوره کې دی، هغه راوړه غواړي، دلته هغه شی نشته، ټوکا نه دی. وایي هغه په مدینه منوره کې دی او دا سړی پرېږدی که هغه بیا چا راوړ بیا به یې لاس پرېږدي، نو سړی لا د اوسه پورې ګرځي او ټوکا لا چا نه دی راوړی. په خبره پوهېږئ تاسو چې دا د عوامو کار نه دی، دا د یو ډلې کار نه دی، د خلکو نه به لاسونه پرې کوي او خلکو له به سزاګانې ورکوي. دا رستو به تا ته راشي چې دا د اسلامي حکومت کار دی، اسلامي حکومت ذمهداري ده، او که دا کارونه تا شروع کړو نو اسلامي حکومت خو بیا خو د اسلامي حکومت هغه ضرورت ختم شو، نه بیا به جهادونه هم ته کوې،
بیا به فیصلې هم ته کوې، بیا به قضاګان هم ته کوې، عدالتونه به هم ته قایمې، نو ته به دیوبندی نو هلته به بریلیان بل عدالت قایم کړي، نو بیا به ستاسو په خپل منځ کې خلک به په ځای پرېږدي، هغه به ورته وایي دا غل له به سزا زه ورکوم او دی وایي زه به یې وله ورکوم. هلته به اهل حدیث بل عدالت قایم کړي، هلته په دیوبندیانو کې به مماتیان بل عدالت قایم کړي، حیاتیان به په مقابله کې بل عدالت قایم کړي. نو دا خو بې شمېره ډلې دي په دې دنیا کې، نو څو عدالتونه به نو خلک به کمې ولځي بیا. نجی دا د اسلامي حکومت کار دی، دا د قومونو کار نه دی، دا د افرادو کار نه دی، دا د جماعتونو کار نه دی. ځکه چې جماعت شته دا یو دی، نو ته به دا کار کوې، هغه به وایي چې صبر وکړه زه به دې یخ کړم، اما بل دله ډله جوړ دا فساد. نو دا اسلامي حکومت د غل نه لاس د دې لپاره پرې کوي چې فساد جوړ شي، که فساد ختم شي، او چې یو ډله دا کار کوي نو د هغې نه فساد جوړېږي که زیاتېږي که کمیږي. شرابي له به ته سزا ورکوې، نو څنګه به یې وله ورکوې؟ ته خو اول شراب بند که که نه، چې ستا سره اختیار نشته، نو شراب دې بند کړي نه دي او شرابونه څه. ته چې د غل نه لاس پرې کوې نو ته به خلکو له ډوډۍ ورکوې، نو ډوډۍ دې ورکړې ده خلکو له، د روزګار انتظام دې خلکو له کړی، نوکري دې خلکو له ورکړې ده. نو چې خلکو له نوکري نه شي ورکولی، خلکو له روزګار نه شي ورکولی، خلکو له ډوډۍ نه شي ورکولی، زکات د مالدارانو نه نشي اخیستی او په غریبانانو نه شي تقسیمولی، د خلکو ضروریات نشي پوره کولی، او چې بیا غلا وکړي نو بیا به دې لاس پرې کوې. نو دا خو به هغه څوک کوي چې څوک د هغه د ډوډۍ انتظام کولی شي، ډوډۍ انتظام ولې وکړي او دی بیا بدماشي کوي او غلا کوي، د ګناه لارې ورته بندې کړي او دی بیا ګناه کوي، د نیکۍ لارې ورته کلاو کړي او دی بیا د نیکۍ په ځای ګناه کوي. نو هله بیا دا سزاګانې دي. نو تا ایله بس یو ټکی لیدلی دی، بیا د نور نه اخوا څه نه خبره. نو دا د اسلامي حکومت ذمه داري ده. ځکه زه وایم چې اسلامي حکومت نه وي نو مونځ نشي قایمېدی، مونځ نشي قایمېدی. نو د اقامت صلات مونږ ته حکم دی، او دا نورې خبرې خو د سیاست دي، دې ته خدای سیاست وایي، د مونځ ته هم سیاست وایي. اوس به دی وایي چې زه چې ځي هغه مونځ هم لاړ په سیاست، هغه هم د سیاست کې وردن نه کړو چې هلکه مونځ هم سیاست دی. نو دا خو مونځ بغیر د اسلامي حکومت. امام ابو حنیفه چې تا په دې بعضې جوماتونو کې دلته لګولي، یو چارټ غوندې لګولی، فلانکی امام داسې وایي، فلانکی امام، هغې کې بیا وګورئ. نو چې وایي نو څنګه وایي؟ هندوانو ته وایي که مسلمانانو ته وایي؟ امام ابو حنیفه چې وایي ویډه به وایي نو چا ته وایي؟ هندوانو ته وایي که مسلمانانو ته وایي؟ نو تا په دې مسلمانانو په پاکستان کې یو کس ولیده؟ نه جي دا د کس خبره نه ده، دا د چا کار دی؟ نو اسلامي حکومت او اسلامي حکومت دا کار نه کوي. نو ته به اسلامي حکومت قائمه، اسلامي حکومت قائمول غواړي، یعنی قائمول معنا دا ده قائمولو دپاره جدوجهد پکار دی. داسې نه چې نه قایمیږي نو بس بیا به وایي چې یاره اوس ورېږه چې په بله لاره وله راشو، چور دروازې باندې به نه راځي، ځکه دا په تا نه ده لازمه شوې، په تا باندې جدوجهد لازم دی. ولې هر پیغمبر په خپله زمانه کې حکومت راوستی و؟ نه، خو جدوجهد یې کړی و. او دې موضوع باندې خو به انشاءالله وروستو خبره راځي. بعضې مولیان په دې زمانه کې وایي چې پیغمبرانو د حکومت دپاره جدوجهد نه دی کړی. نو تا ته ما یو خبره خو یاد ساتلې ده چې پیغمبر جدوجهد نه کو، نو دې معنا په نورو الفاظو کې دا ده چې پیغمبر د دې دپاره جدوجهد نه دی کړی چې ټول خلک د زما خبره ومني. نو دا په پیغمبر الزام دی که نه دی؟ د دې خبرې څه معنا ده؟ دا نقطه ذهن کې یاده وسره. دا په کار دی چې ځان سره بالکل مخامخ پرې هر وخت کې په جیب کې ساتي چې څوک وایي چې پیغمبر د دین د غلبې دپاره او د حکومت د راوستو دپاره جدوجهد نه دی کړی، نو د دې په نورو الفاظو کې معنا دا ده چې پیغمبر نعوذ بالله د دې دپاره هېڅ جدوجهد نه دی کړی چې ټول خلک د زما خبره ومني، ځکه ټول خلک د حکومت نه بغیر خبره نه مني. نو ستا د دې خبرې معنا دا شوه چې پیغمبر د دې دپاره هېڅ جدوجهد نه دی کړی چې خلک د زما خبره ومني. ها نو دا خو ته په پیغمبر دومره غټ الزام لګې چې پیغمبر د خپل پیغمبرۍ کار نه دی کړی. او بل طرف ته وایي یاره زه د پیغمبر ډېر تابعدار یم او د پیغمبر د عصمت قایل یم او د پیغمبر سره مې مینه ده او د مولانا مودودي ورسره نشته. ته خو د پیغمبر دشمن شوې، ته د پیغمبر اړ ونه منه، ته خو د پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار وکړو چې ستا د خبرې معنا دا ده چې پیغمبر اړو د سره دا جدوجهد کړی نه ده چې خلک د زما خبره ومني. جدوجهد هر پیغمبر کړی دی. د دې جدوجهد معنا دا ده چې د لوی نه واله در د وړوکي پورې ټول خلک باندې زما خبره منل لازم دي.
نو دغه ته کته بل سوی او کته ته بل سوی خو دې مطلب هم دا دی کته وی چې آدی تیری آدی میرے او کته وی چې نی مستانی مزما خو مطلب د دواړو خبره یو دی جدوجہد هم دغه لپاره کړی ټول خلک زما خبره ومني او چې حکومت د یو خبره ده نو بیا به د منلی کېږي که د حکومت والا به منلی کېږي او دی د حکومت دپاره پیدا دی پیغمبر پیدایشي طور د پیغمبر کېدو سره د حکومت دا پیغمبر کېدل د دې خبره اعلان چې د الله تعالی په نسبت باندې حکومت د دی دغه بل سړي حکومت غلط دی ابه د خبره مني او کنه دغه حکومت هم ټیکي او د هم ټیکي نو پیغمبر به ورته وایي چې مونځ کوه هغه به وایي یاره زه نه کوم نو بیا به د پیغمبر منل پکاري که دغه پیغمبر به وایي سود حرام دی یا به وایي نه دی حرام نو څه مطلب دی چې د خدای په نس دواړه ټیک دي نه جی د پیغمبر خبره به مني بادشاه به مني او ګدا به مني او پیغمبر د دې لپاره جدوجہد کوي چې د خبره ومنلی شي دغه د خبرې منلو ته خو تا په دماغو کې دا منل صرف د غریبانانو لپاره دي او د پیغمبر په دعوت کې غریب او مالدار نشته هغه مالدار ته مو یو غریب ته مو که مالدار ته نه ویل نه په سورۃ هود کې چې کله پیغمبر خبره کوي نو قال الملأ مخالفت څوک کوي سرداران قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ من قومه نو دا سرداران ولی مخالفت کوي ځکه چې هغه سردار ته وي تم منع کنه چې هغه سردار سره کار نه لري نو هغه به د سره کار نه لري اما چې ځکه ځان لپاره کوسوم وسو کې ګرځي څه د آخرت خبره بکې د دنیا نه بس خبر نه وي دا پرې دا وای د دینه څه خطر نشته دا نو د صاحب کار کې کار نه ځان لپاره کوسو کې ګرځي بل خلک ګرځي نو دې ګرځي نجی هغه د سردارانو په کار کې کار لره نو ځکه سرداران وي قال الملأ من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه هر پیغمبر مخالفت سرداران ولې کړی ځکه چې هغه نه سردار معاف کړي او نه غریب معاف کړي ا سردار ته وي ته خپل سرداری پرې زما به مني او دی وی پیغمبر د حکومت د پاره جدوجہد نه کړی ته خدای خبر پیغمبر پیژنې نه اسه پاواله گیای نه الله پیژنې او نه د الله تعالی رسول او پیغمبر پیژنې پیغمبر دې پیژندل نه بیا به دا ګډې وډې نه ویلې ته د خپل ایمان خیر مناو کا لګیا نور خلق د دوزخ نه بچ کې ته په خپل د دوزخ نه ځان بچ کا دینه خبرې ایمان دې شته که نشته عقیده برابر نه ده پیغمبر نه پیژنې زمون په کله کې ولېونه هغه به چاته غوسه شو زما په خیال اوس به می ډېر موده مې لیدلې نه ده نو هغه به بله خبره نه کوله وی پاک رب نه پیژنې بس به بلار روانه یو څوک بله مخې لورغه وی پاک رب نه پیژنې نو چې دغه په دې پسې ورپسې کړی وی چې هغه دغه دي چې پاک رب نه پیژني نه پاک رب پیژني او نه پیغمبر پیژني هلې ونه خو خدای په موضوع کې دغه خبره اچولې وه په پاک رب نه پیژني نو دی نه پاک رب پیژني او نه پیغمبر پیژني وی پیغمبر نه دی مطلب دا دی چې پیغمبر دا کوشش نو چې نه یې کړی نو قال الملأ ولې وایي سرداران ولې مخالفت کوي نو نه قرآن پیژنده او نه پیغمبر پیژنده په خبره پوهېږي که نه پوهېږي که په دې نه پوهېږي نو بس بیا سر وخروه او سترګې پټې کړه او سر کته کړه او پرې بازار او پرې جومات کې ورمنډه کړه دا سر د دیوال سره ولګي نو بیا به په هر څه پوه شي دا یې ښه طریقه ده بیا ما به طالبانو ته دا وایي چې په سبق نه زما په سبق نه پوهېږي نو ما چې زما په سبق هم نه پوهېږي نو ښه طریقه یې دا ده چې سر به وخورې نه ایله به ولاړ شي او بیا به داسې ښکته کړي سر او سترګې به پټې کړي او شنه منډه به والي 2 منټه کې دننه به په هر څه پوه شوی دا اسانه طریقه ده نو چې په دې هم نه پوهېږي نو بیا دغه طریقه ده یقیمون الصلاة منځ به قایموي صلات څه ته وایي نو صلات خو منځ ته وایي منځ مونږ ورته منځ وایو نماز ورته وایي دا ځینې خلک وایي نماز په دې ایران کې به پخوا څه بل څه شي ته وایي بل څه شي ته وایي کار اوس زما اصطلاح ده مونږ دغه منځ ته وایو ته چې ورته صلات وایي مونږ ورته منځ وایو په دې اصطلاح کې اس مشاحه او بخل په دې کې نشته په دې کې بخل مه کوه منځ هم ورته وایو او دا هم ورته وایو د بعضې خلکو هسې ځان له څه قصې جوړې کړي وی مسلم یما مسلمان نیما نه ما یو څه خرې بیا مسلم یم خو مسلمان نیما دې څه مطلب عربي وی که پښتو وی که انګریزي وی که اردو وی څلور کسان راته مخامخ ناست دي یو پښتون دی یو عرب دی یو انګریز دی یو اردو خان دی
پښتون راته وایي ته څه زه وایم زه مسلمان یم. هغه اردو والا راته وایي ته څه زه وایم تم کون ہو کیا ہو میں مسلمان ہوں. اگر عرب راته وایي من انت وایم انا مسلم انا مسلم. چې عربي وایم نو څه به وایم انا مسلم. چې بل راته وایي هو آر یو په انګریزي کې راته زه وایم آی مسلم. نو خو په عربي کې او په انګریزي کې څه شو مسلم او په اردو کې او په پښتو کې څه شو مسلمان. نو ته څنګه خارج ته وایې چې زه مسلمان نه یم او مسلم یم یعنی عربي او انګریزي وایم او پښتو اردو نه وایم دا مطلب دی. نو دا خرايرم ګوره ځای په ځای ګرځي داسې کله کله داسې دا شنه خره ملاویږي داسې کله کله مسلمان نه یم او مسلم یم. نو دا یاد یقیمون الصلاة نو مونځ نه منم او صلات منم صلات منم. پوهېږې په خبره باندې صلات اصل کې د عام خلق دی جمع بین الصلاتین ته وایي. زما کشر بچی دی نو زه کمراټ ته پروس کال تلو نو چې بیا مازدیګر مونځ نو ما ورته لکه تا واپس چې راله ما لکه تا خو مازدیګر مونځ ونه کړو وایي مړه هغه صلات ورته وایي که څه ورته وایي هغه شی مې کړی دی هلته چې ته په لارې ورته یو مولانا میلاو شوی نو هغه د ماسپښین او د مازدیګر هغه دواړه کړي نو دی ما ته وایي هغه صلات ورته وایي که څه ورته وایي هغه چل مې کړی دی. نو صلات ورته وایي او که مونځ ورته وایي خو مطلب یو مطلب یقیمون الصلاة. الصلاة ته پیژنې چې هغه اقوال او ارکان او اداګان مخصوصه په اوقات مخصوصه دا صلات. صلات په عربی ژبه کې دعا ته وایي. صلات په عربی ژبه کې څه ته وایي دعا ته. او مانځه ته ولې صلات اصطلاحي ته ولې صلات وایي ځکه چې په دې کې هم دعا ده او په دعا کې بنیادی شی تضرع او خشوع او خضوع ده نو په دې کې هم تضرع او خشوع او خضوع ده. فی صلاتهم خاشعون نو خشوع په مانځه کې دا اهم جز. چا وی چې نه صلات چې دی دا د صلا نه دی د دې معنا ورته دننه کول. صلیت العود صلیت العود لرګی مې ورته وردننه کو. ورته وردننه کول دې ته هم صلا وایي. لا یصلاها الا الاشقى لا یصلاها خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. خذوه وینیسه فغلوه ویتړه ثم الجحیم صلوه بے دوزخ ته وردن کې دوزخ ور دی اعاذنا الله من ذلك. لا يصلاها الا الاشقى جهنم ته بدبخت نه نوځي. نو صلا دوزخ ته ور ته ورننه استلتم. نو بیا دا غو د دې مونږ په منځ کې څه مناسبت ده. نو مطلب اداره چې څنګه تا تماوي چې لرګي خلق دی ورته دنه کوي چې سم شي چې نیغ شي. نو مونږ باندې سره د ګناوونو نه بنديږي. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر چې مونږ کوي نو سم وي چې مونږ کوي نو سم سره وي. بے حیا بنئ بی دینه بنئ د قران دشمن بنئ د اسلام دشمن بنئ. دا دو معنی خود درست خو یو بل معنی په دې زمانہ کې خلکو داغه طرف ته توجه کړی دا بی دین خلکو نو هغه باندې لغونه بحث کوو چې پته ولګي. او هغه چون کې په عام تفاسیرو کې داغه متعلق شنشته ما په خپل ډیر زیات په دې باندې ځان ستړی کړی دی او دې باندې مې غور کړی دی. نو تاسو ځکه دا وایم چې نورو کتابونو کې خو به دا خبره تاسو نه ملاوي. هغه دارا چې پرویز دا وایي پرویز چې کوم منکر سنت دی. تا ته ما وی چې د عربی ژبه خو د تفسیر طریقه ده خو د قرآن او د سنت نه بعد دا هغه وینا ده خو په عربی تفسیر کومه. نو چې هغه په عربی تفسیر کوي نو هغه په تفسیرونو کې لیکلي دي چې صلات تحریک الصلوین ته وایي.
ځان خوځولو ته وایي. د ورنونو په آخر کې چې دا کومې غوښې دي دا خوځول وایي دې ته صلات وایي. نو یقیم الصلاة معنا دا ده چې بس دا چل کوئ. نو هغه په ګراونډ کې هم کېږي او هسې په دې شړو کې هم کېږي او هغې لپاره خو څه وخت ضروري نه دی. او بیا پکې لا بدبخته دا هم وایي چې هغه زمانه کې د ورزش اهمیت ډېر نه و، خلک به ناراسته وو. نو دې ضرورت پېښ شو چې دا خلک راسمن شي، فوجونو کې لږ غونې چستي پکار ده. وایي تحریک الصلوین کوئ. نو تحریک الصلوین په هر څه چې کېږي په هغه زمانه کې په دغه طریقه کې ده. او زمونږ په زمانه کې د ورزش نورې طریقې راوتې دي. نو هغه او په کتابونو کې لیکلي او کتابونو والا لیکلي تفسیرونو لیکلي چې صلات د تحریک الصلوین نه جوړ دی. بس د هغې نه جوړ دی. ما ته پکې بیا نور پیغمبر نه خو نه زده کوي که نه. وایي بیا پکې ما ته دې ته حاجت نشته د پیغمبر نه زده کوم. خو ما قرآن په عربۍ کې دی، په عربۍ کې صلات دغه ته. نو دا یو بنیادی خبره ده چې دې علماو دا لیکلیم دي او په دې رد هم نه دی کړی. ما د دوه درېو تفسیرونو نه تا ته حوالې راجمع کړي دي، نه هغه وګوره بیا پې زه رد. لکه د مثال په طور باندې ابن جوزی وایي وحقیقت صلا، د صلا حقیقت څه دی؟ حرک الصلوین، فخذین او دای اوخذول، ورکین چې ورته وایي، ورکین د فخذین او آخر دای اوخذو. او وی مانځه ته ولې مونځ وایي؟ وی لأن المصلي يفعل ذلك، ځکه دا مصلي او مونځ کوونکی هم دا کار کوي. فی رکوعه و سجوده، کشاف وی، کشاف په رکوع کې او په سجده کې دی تحریک الصلوین کوي. دارنګه ابن جوزی وی الصلاة فی اللغة الدعاء وفي الشریعة افعال مخصوصة. صلات خو په لغت کې دعا ته وایي او په شریعت کې عام او خاص قسمه افعال ته وایي. سمیت بذالک، او دې افعال ته ځکه صلات وایي چې لرفع الصلاة، ځکه په دې کې صلا اوچتېږي. صلا څه ته وایي؟ وایي وهو مغرز الذنب من الفرس، دا هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې د اس د لکۍ را زرغونېږي. د اس د لکۍ چې په کوم ځای کې را ټوکېدلي نو دغه ځای ته څه وایي؟ صلا. نو په مانځه کې دا صلا اوچتېږي، نو د دې وجې نه صلات ته صلا وایي. دا خبره چا وکړه؟ امام ابن جوزی بغدادي. دارنګه قرطبي وایي وقال قوم، څه خلکو داسې ویلي دي چې هي ماخوذة من الصلاة، دا صلات د صلا نه ماخوذ دی واغستی شوی دی. وهو، او دا صلا څه ته وایي؟ وی عرق، دا یو رګ دی فی وسط الظهر، د ملا په دې منځ کې. او ویفترق، او دا بیا جدا کیږي، یعنی دوه کیږي. مخکې یو راغلی دی بیا وروسته دوه شوی دی. کوم ځای کې؟ عند العجب، د دې آخر، د ملا په دې آخر کې. دغه آخر ته څه وایي؟ دې ته عجب وایي. هغه حدیث کې چې راغلی دی عجب الذنب. پښتو کې خو ما ته دې نوم نه معلوم، خو یو باجوړ یو ملګری و هغه دغه ته په پښتو کې لکۍ لمې وایي. لکۍ او لمې، یعنی لکۍ او لم په دغه ځای کې. نو لکۍ هم د انسان نه او لم هم د انسان نه، خو وی لکۍ لمې ورته وایي. والله اعلم. عجب. نو فیکتنفه، نو دا ته بیا را چاپېره شي، هلته بیا تقسیم شي. نو دوه شاخونه دي، نو یو ته لاړ شي بل ته لاړ شي را چاپې. ومنه اخذ المصلي، او دا مصلیم د دغه لفظ نه اخیستی شوی دی. مصلي چاته وایي؟ مصلي چې اسونه مقابله کوي، نو هغه سابق پکې هغه چې کوم مخکې، سباق ورته وایي، سابق ورته وایي. او مصلي چې دا ورپسې ده ته وایي، دویم نمبر چې ورپسې رواني. نو وایي دې مصلي ته چې په دې اسونو په مقابله کې دا دویم رواني، نو دې دویم ته ځکه مصلي وایي چې لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند الصلو السابق، یا عند الصلاة السابق. دی چې په هغه پسې داسې روان نو دا هغه روان دی
مخکینه او دی پسې بالکل روان نو د ده دا سر چې دی د هغه د دې سولا سره نږدې دی نو دته ځکه مسولي وایي بالکل دا دی ورپسې رسېدلی دی داسې دې لکۍ سره یې لګي نو دې دویم ته مسولي ځکه وایي چې د ده دا سر د هغه د دې سولا سره لګېدو والا دی دا یې مطلب او و اما یا ورته ځکه صلات ته صلات وایي چې لأن الراکع دا رکوع کوونکی چې دی تصنع صلواهو دی دا دواړه صلوین راکاږي نیغې نو داسې راکاږي تصنع او صلا څه ته وایي نو مغرز الذنب من الفرس دا د اس د لکۍ د راټوکېدو هغه ځای ته وایي اول اثنان صلوان تسنیه صلوین دی دا قرطبي والا دسی لسان العرب علم دقه خبره کړی دا وقال اهل اللغه في الصلاه لغت والا ویل دي د صلات په باره کې چې انها من الصلوین دا د صلوین ناغسته شوی دی الصلوین څه ته وایي وهو مقتنف الذنب من الناقه دا هغه دوه حصې دي چې د ناقې هغه لکۍ باندې را چاپیره دي د لکۍ دا یو طرف او د لکۍ دا بل طرف یعنی د دې د ورنونو هغه نهایت ځکه چې هغه د لکۍ نه را چاپیره دي مقتنف الذنب چې دا لکۍ راګیره کړې ده په منځ کې نو دا یو طرف هم سولا دی او د لکۍ دا بل طرف هم څه دی دا هم سولا وغیرها واول موصل الفخذین من الانسان او د انسان دا دواړه ورنونه چې پرې رايوځي دي نو د دې دغه اولنۍ ځای ته څه وایي دې ته هم وایي صلاوین وایي دا خو شو د لغت خبرې او دا خو شو د تفسیرونو خبرې خو دې لغت والا او د تفسیرونو چې دا شی نقل کړی دی نو دا ټولې بې دلیله نقل کړی دی او په دې کې دا یو خبره هم د منلو نه ده زه مرزا پرویز ته دا ویم غلام احمد پرویز ته چې ته وایې چې په تفسیرونو کې او په لغت کې دا خبره ده ما وی دا تفسیرونو والا چې نقل کړی ده په پټو سترګو نقل کړی ده او غلطي کړې ده او دا چې د لغت والا نقل کړی ده غلطه خبره کړې او بې دلیله یې کړې ده او بې ثبوته یې کړې ده دا خبره د منلو اړوده نه لکه د مثال په طور باندې زما اولنی اعتراض په دې خبرو باندې دا دی چې د سولا په دې ټکي کې د سره اړو اتفاق نشته د خلکو چې سولا څه ته وایي اول خو د ما په دې خبره کې اتفاق را پیدا کړي د سولا یوه معنا خو چا ونه کړه ګورئ تاسو ته ما ووایي اوله یو معنا یې چا وکړه وحقیقة صلى کشاف والا وحرك الصلوين في ركوعه وسجوده د صلوین د د معنا دا چې د په نسبانه صلوین د عجوزین ته وي د وریکین ته وي په پښتو کې صلوی خو ته به پوهیږي کنه وریکین او عجوزین نو د په نسبانه خدا دی ته وي خو اوس پته ولګي دا لکه د کشاف خبره څه ده چې صلا څه ته وي وریک ته وي عجوز ته وي بیا راځه ابن جوزی له نو امام ابن جوزی وی لرفع الصلاه په دې کې صلا اوچتیږي نو صلا څه ته وایي دا هغه نه تپوس کوو هغه وایي مغرز الذنب من الفرس دا خو د اسونو هغې ځای ته وایي چې د کوم ځای نه د هغه لکۍ راټوکېږي نو منځونه اسونه کوي که انسانان یې کوي نو دا خو د انسان خبره ما ته ونه کړه نو د انسان خو نه لکۍ او نه انسان منځ کوي تا خو پکې فرس وي او مغرز الذنب نو پته ولګېده چې صلا یو دی که دوه دي فرض یې که د فرض شوزه نو تا خو وی حرک الصلوین دواړه صلوین وخځول او دلته ابن جوزی وی نه صلا یې پکې اوچت که وی خوځو ګوره هغه ورته خوځول وی دی ورته اوچتول وی هغه وی دوه دي دی وی یو دی هغه وی د انسان دی دی وی د ځناور دی نو زه خو عقل لرم زه خو پوهه لرم داسې خو نه یم زه په پټو سترګو د لکیر فقیر خو نه یم ته به یو خبره باندې ما ته به یو خبره وکړې چې څه ته وایي په دې دوو کې څو اختلافات شو درې
د دې دواړو په منځ کې څو اختلاف شو؟ درې. یو سولا یو دی که دوه دي؟ نو امام ابن جوزی څه وایي؟ وایي دوه دي. او کشاف والا څه وایي؟ وایي یو دی. کشاف والا وایي دا سولا حرک السولوین، هغه وایي دواړه وخځول، دی وایي رفع السولا، دا یو دی او دا یې څه که اوچت یې که. نو اوچتولو او خځولو کې خو فرق دی. بیا دا چې هغه وایي چې دا سولا حرک السولوین، دې معنا دا ده چې دا د انسان دی ته وایي، دا سولوین د انسان دی ته وایي. هغه وایي نه خو د اس هغه د لکۍ ځای ته وایي. نو لکۍ د هغه دوی که یوی، او اس خو مونځ نه کوي، نو به دا خو د اسونو سره تعلق ساتي، ما ته مه وایه بیا. دا درې اختلافات دلته شو. درېمه خبره چې ده هغه بیا د چا ده؟ د قرطبي. هغه وایي دا نه سولوین دي چې ورکینو ته وایي، او نه سولا دی چې ذنب ته وایي او مغرز الذنب ته وایي. هغه وایي ماخوذ من السولا وهو عرق، وایي خو رګ دی، نه ورک دی نه مغرز الذنب دی، بلکې څه شی دی؟ عرق. خبره باندې پوه نه شوې؟ په دې سیوطي په یو ځای کې لیکلي امام سیوطي وایي د دوو کسانو په دې کې اختلاف و چې د باز ته سقر وایي که زقر وایي. حاجی سقر وایي که سقر وایي، سواد دی که سین دی. نو د دوو کسانو اختلاف و، یو وی سقرن بل وی سقرن. نو دریم ګړی پرې راغی، هغه ته وی یاره جی زه ویم چې سقرن، او دی وی سقرن، هغه وی زقرن. څه وی؟ نو موږ وایو چې د کشاف او د ابن جوزي اختلاف دی. نو قرطبي صاحب ته راته ووایه چې هلکه دا لکۍ ته وایي که دا څه ته وایي؟ دې ورک ته وایي. هغه وایي دا رګ ته وایي. دا څه ته وایي؟ رګ ته وایي. نو خبره یې څه کړه؟ ښې توره تیاره کړه که رڼا یې کړه؟ ښې توره تیاره کړه. په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ وی عرق، وی دا خو رګ ته وایي. او فی وسط الظهر، په دې آخره کې دی که په ملا کې دی؟ وی د ملا په دې منځ کې دی، د ملا په دې منځ کې دی. او ویفترق، و بیا وروسته جدا کېږي. نو دا یوه خبره شوه. بیا وروسته وایي والصلا مغرض الذنب من الفرس. په هغه یو خبره کې د هغه سره څه وکړو؟ د ابن جوزی سره په یو خبره کې مغرض الذنب من الفرس کې ورسره اتفاق. ټیک شوه. بله خبره دا دی لسان العرب نه کو چې هلکه په صلات دا ماخوذ دی فس انها من الصلوین. وی صلات ماخوذ دی د چا نه؟ د صلوینو نه. هلته څه ویلي کشافو چې د صلوینو نه ماخوذ دی که د حرک الصلوین نه ماخوذ دی؟ هغه وی دا د حرک الصلوین نه ماخوذ دی، او دی وی د چا نه ماخوذ دی؟ د صلوین نه ماخوذ دی. او وهما مقتنف الذنب من الناقه. هغه وی دا د اسغه لکۍ ته وی، او دی وی د چا هغې ته وی؟ د اوښ هغې ته وی. نو اوس دا پکې بله توره تیاره شوه چې هلکه اوس به د اس هغې ته یې وایو که د اوښ هغې ته به یې وایو؟ خیر دی وی چې ما پکې وغیرها ویلی دی، نو زه وغیرها کې به اسم شامل شي. خو بیا هم ویمه چې د اصل لغت په لحاظ سره دا د اس هغې ته وایي که د اوښ هغې ته وایي؟ دا خو هغه لفظي غونې مناقشه مې درته وکړه، مناقشه لفظیه شو. خو د دې نه علاوه یو بله خبره هم کومه، هغه دا ده چې د عربۍ د لغت په لحاظ سره د دې لسان العرب والا عادت دا دی، عادت د لسان العرب والا دا دی چې دی باقاعده د هرې خبرې دپاره د عربۍ ژبې د لغت دپاره یو شاهد پیش کوي، او یا عربۍ ژبې د یو شاعر شعر پیش کوي. په دې حرک الصلوین کې او په صلوین کې نه د شعر پیش کړی دی او نه د عربۍ ژبې یو لغت په شهادت کې پیش کړی دی. نو بغیر د لغت نه، بغیر د شهادت نه خو زاړو لغت منم، ما ته به شهادت پیش کوي، ځکه دا مسله اختلافیه ده. کومې خبره کې د چا اختلاف نه او اسې خلک مني، وایي چې ما او تا راځي نو کار هم نشته په قاضي. حاج چې دوه مدعي او مدعی راځي نو قاضي له ځي؟ قاضي له خو هغه څوک ځي چې د یو بل سره صحیح اختلاف. نو چې بغیر د اختلاف نه سره چا کومه خبرې منلي نو که ګواهي دې یې وکړه نه خو بس ټیک شوه. خو دلته خو زه دلیل غواړم، بغیر د دلیل نه زه خبره نه منم، ما ته به ثبوت پیش کړې
او ته ثبوت نشي پیش کولی او نه دی پیش کړی. دی لسان العرب والا یو شعر یو لغت د عربی دی نه دی پیش کړی په دلیل کې. نو زه اړو دا منم نه. خو د دې نه علاوه یو څو خبرې نورې کوو. هغه خبرې دا دي چې ته وایې دا صلات مشتق دی د چا نه؟ د تحریک الصلوین نه. نو اول درته وایم د صلا نه دی که د صلوینو نه دی که د تحریک الصلوین نه دی که د رفع الصلا نه دی. دا خو وروره شل خبرې شوې. د دې څو پلاران دي. سړي ته چې پلار نه معلوم نه وایي میں بیٹا کس کا هم بیٹا کس کے نو په یو جلسه کې به ورته وایي د پلان کې او په بله کې به ورته وایي د پلان کې. نو د 50 پلاران دي که یو دی؟ نو دلته هم د دې صلات پلار څوک دی؟ دلته خو څلور خبرې شوې. صلا دی که صلوین دی که رفع الصلا دی که تحریک الصلوین دی. اول خو دا ماخذ راته یو کا. اول خو راته دا ماخذ څه کا؟ که ته وایې چې صلا دی نو ما وی صلا خو جامد دی. صلا خو مغرض الذنب ته وایي دا خو جامد دی. نو د جامد نه اشتقاق کیږي او مصدر د جامد نه مشتق کیږي. مصدر په خپله مشتقي که دا ماخذ الاشتقاقي. مصدر خو ماخذ الاشتقاقي. نو ته یو طرف ته مصدر مالا مشتقه د چا نه؟ د جامد نه. او خبره دې یوه نه ده. نو دی وایي زه نه صلا په ځای د صلوینو نه دی میدا پکې لا بله ګل د کدو ګل دی او چې یو ته شو کوم لاندې ته بل دی. اول دی وی صلا بیا وی صلوین. نو مصدر د مفرد نه مشتقي که د تثنیې نه؟ د چا نه؟ د تثنیې نه. نو بیا خبره دې خطا کړ. بیا ته وایې چې دا د تحریک الصلوین نه دی. نو مې دا تحریک پکې د کوم ځای نه راغی؟ تحریک الصلوین دا خو سمه داسې جمله شوه. نو اشتقاق د مفرد نه کېږي که د جملې نه کېږي؟ او دا تحریک پکې د کوم ځای نه راغی؟ نو دلته خو الفاظ دوه شو. یو تحریک شو او یو صلوین شو. نو صلات پر تحریک نه که د صلوینو نه وایي. نو کته پته نه لګي او کله ته ورته تحریک وایي او هغه ورته رفع وایي. نو دا به د تحریک نه که د رفع نه وایي. بل دا نه چې په دې مجرد کې راته دا تفعیل د کوم ځای نه راغی؟ صلات صلا یصلی صلاتا صلا صلاتا. نو دا ته ماته د کوم ځای نه د تحریک نه په فعل فعل یفعل کا تسلیتا کا. نو په باب تفعیل کې تحریک د هغه ماخذ چې هغه ماخذ جامد دی. دا چې ته په اصول اکبري کې شته، په شافعیه کې شته، په ابن عقیل کې شته، په شرح د ابن عقیل کې شته. دا ما ته په یو کتاب کې وښایه چې هلکه یو فعل چې باب تفعیل دی د هغې هغه ماخذ مجرد د هغې هغه ماخذ چې دی هغه جامد هم دی او په هغې کې بیا د دې تفعیل دا معنا هم شامله ده. د تفعیل او د تحریک دا معنا په رباعي حاجی په دې کې شته. دا مضاعف نه دی، مضاعف رباعي. مضاعف رباعیو کې خدا معنی لکه زلزله قبقبه دمدمه. نو په دمدمه یا عام رباعي والا لکه دحرجه. دحرجه معنی کانه ورغړاو. نو چې رغړي نو هغه څه حرکت دی که نه؟ پای کې څه تحریکي. زلزله خوځول، دمدمه تباهي نازلول، آبادی رالوېدل په دې کې شته. قبقبه قبقاب کڼاوو ته وایي. کڼاوې پېژنئ؟ کڼاوې د لرګي پیزار دی زمونږ کره شته. زمونږ والد صاحب پخوا چېرته پخپو کولې والله عالم د کومې زمانې به کڼاوې پوهېږې په خبره باندې. ما په لندن کې په یو جومات کې ولیدې. ماښام و ناوخته ورا باندې یو جومات ته چې ورغلو موږ ته پته ولګېده د بوهرا فرقه ده. بوهرا په دې شیعګانو کې یو فرقه ده که څه شی دی بوهرا. په دې کراچۍ کې هم د هغې مرکزونه شته. نو ډېر مزیدار جومات و. زما دا خیال وي دا به جومات چې ورغلو هلته کې هغه د بوهرا هغه یو باباجي هغه تصویر پکې لګېدلی. ما زه اوس هغه تصویر نه خوا به شو چې ورغلو د اودس په ځای کې 5 شپږ جوړې کڼاوې پرتې وي.
کڼاوي پوهېږي هغې کڼاوو ته په عربۍ ژبه کې قبقاب وایي چې ږدې نو کړپ کړپ د سینډلو په شان ټک ټک کوي نو هغې ته قبقاب وایي قبقبه یعنی پیزار آواز وکړو قبقاب او قبقبه د مشک نه چې اوبه راځي او خوړ خوړ غونده کوي دا څه کوي هغه اوبه چې داسې دغه کوي نو هغه داسې قوړ قوړ غونده کې کوي لکه په ټپکه کې اوبه واچي او بیا ترې لوټې ته اوبه راچي نو هغسې په قلاره نه راوځي داسې قړ قړ غونده کې کوي نو هغې ته څه وایي قبقبه حرکت پکې نو دا د حرکت دا معنا خو په څه کې راغلی ده دا په رباعي مجردو کې ده او یا په مضاعف رباعیو کې ده نو سوالله خو مضاعف رباعي نه دی که رباعي شي خو مضاعف رباعي خو نه دی کنه مضاعف رباعي چاته وایي چې فا او لام اوله او عین او لام ثاني د یو جنس نه لکه زلزله او قبقبه او دمدمه نو دا د ځانه دا معنی وکړې ټولې تحریک ماخذ نه دی بیا زه دا خبره هم نه منم چې په مانځه کې تحریک الصلوین دی په مانځه کې تحریک الصلوین نه دی په پاسېدو او په کېناستو کې تحریک د کوم ځای نه راغی په دې کې هم ملا اوچتېږي او ښکته کېږي بره کېږي سر اوچتېږي او ښکته کېږي بره کېږي صلوین خو په دې کې نه خوځي صلوین خو هله خوځي چې سړی د یو طرف ته ښي طرف ته ځي او د ګس طرف ته ځي نو په مانځه کې داسې حرکت تاسو ته معلوم دی په مانځه کې سړی ښي طرف ته او ګس طرف ته ځي که بره ځي او ښکته ځي نو په بره تلو په ښکته تلو باندې هغه تحریک نه راځي تحریک اصل کې دغه ته وایي چې یا جانب یمین ته او جانب شمال ته نو ستا دا خبره عقلا او نقلا او روایتا او درایتا پوهېږې په خبره باندې او په هر لحاظ سره دا ناقابل اعتماد ده نو دا ډو زه منم نه چې سوالات د تحریک الصلوین نه ماخوذ دی او که بالفرض والتقدیر اډو ماخوذ شي هم نو تا ته ما د قرآن طریقه دا نه ده خو ظالم خدا نه مني که نه خو زه د عربیانه جوړوم که نه نو چې ته ورته دا ووایې چې او د تحریک الصلوین نه ماخوذ دی نو بیا به په هغه څنګه منې نو بنیادی غلطي دا ده چې هغه صلات د تحریک الصلوین نه اخیستی دی او دا که ته تفسیرونه لیکلي نه ما تا ته ما ویلي چې قرطبي پیغمبر دی که کشاف والا پیغمبر دی که لسان العرب والا پیغمبر دی ها جی که ابن جوزی پیغمبر دی په دې کې یو ما پیغمبر نه دی منلی په دې کې د هر چا خبره اخیستی کېږي هم او واپس کېږي هم او وروستو انشاءالله العزیز تا ته بیا ویمه دلایل به درته ویمه چې د هر چا خبره اخیستی کېږي او واپس کېږي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لہذا ته به ما ته دلیل پیش کړي او دا خبره دې په دلیل په لحاظ سره غلطه ده نو دا دوه ټکي دلته زده کړو یؤمنون بالغیب یو هلته مې ته دوه معنی وکړو ایمان لري په غیبو باندې مغیبات مني او ایمان لري په حالت د غیبوبت کې هم په حالت د لکه ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب چې ما د خپل خاوند سره خیانت نه دی کړی چې کله دی غیر حاضر و نو یؤمنون بالغیب ایمان په هغه وخت کې هم لري چې کله دی غایب د سترګو نه د چا پناهي دا معنا هم او ویقیمون الصلاة او منځ قایموي معنا دا ده چې شرایط او ارکان یې پوره کوي او دا د اسلامي حکومت کارم دی چې څوک یې نه مني نو بیا به ورله سزا ورکوي او صلات منځ ته وایي مونږ د صلات نه ماخوذ دی د څه نه د دعا نه وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم دعا ورته وکړه ستا په دعا باندې په اطمینان ملاوي او د مسلم یو روایت هم پکې دی چې څوک چاله دعوت ورکړي نو دعوت دې قبول کړي نو که روژې دي نو ودې خوري او که روژې نو فلیصلي ومن کان صائما فلیصلي نو چې څوک روژهدار نو څه جلدي وکړي ورته دعا دې ورته وکړي نو صلات دعا ته وایي او مونځ ته ځکه صلات وایي چې په دې کې دعا ده په دې کې څه ده اهدنا الصراط المستقيم دعاء ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة دعاء ده اما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء اما الركوع فعظموا فيه الرب فركوع کې د الله تعالی تعظیم بیانوا لوی ډیره بیانوا واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء پس سجده کې دعاګانو له زور ورکا نو دا شو یقیمون الصلاة او بیا د مانځه مسلې نو هغه به فقه په کتابونو کې ګوره زه اوس وقفه وکړه